أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ما أصابك چورسیگی تاتا من حسنة دیو نعمتنا فمن الله پس دا طرف دا اللہ تعالی ندے. وما أصابك او چورسیگی تاتا من سیئت دا مصیبتنا فمن نفسک پس دا دستا دا ذات ندے. وارسلناک او لے منگتو للناس دا پار دا مخلقو رسولا پیغمبر. وکفا باللہ شہیدا او کافر اللہ تعالی گواہ. من یطع الرسول سوک چی تابداری کوي دا پیغمبر فقد اطاع اللہ پس یقیناً دا تابداری اکڑا دا اللہ تعالی. ومن تولا او چاچ مخواڑولو فما ارسلناک پس نئی لے گلی منگتو علیہم پائی باندے حفیظا نگہبان. مخیات کے دی بیانو چکلبا مسلمانانو ته فتح ملو شوه، کامیابی به ملو شوه، نو منافقانو یهودو به وی چې دا د نبی علیہ السلام برکت نه دی او نه د نبی علیہ السلام د وجې نه، دا خو قدرتی او اتفاقی دا کارو شو. او که یو مصیبت براغی او پریشانی براله قحط براغی نو منافقانو یهودو بردی نسبت نبی علیہ السلام تکو. دا د نبی علیہ السلام د وجې نه قحط راغی او مصیبت راغی او پریشانی راله. نو د آیت مبارکه قرآن یو قانون بیانی چې کلم الله تعالی چاته خوشحالی ورکی او نعمت ورکی او صحت ورته ورکی، کامیابی ورته ورکی، نو دا د الله تعالی فضل او احسانی په ده باندې. دا نه چې دا د انسان عمل دی یا د انسان کوشش دی، دا د الله تعالی فضل او احسان دی په دې انسان باندې چې الله دله کامیابی ورکړه، خوشحالي پرې راوسته. او کله چې انسان ته یو مصیبت او یو پریشانی ورسیږي نو دا د انسان د بدعملو وجه وي. انسان نافرمانی وکړي، بدعملی وکړي، الله تعالی د هغې بدله یعنې سزا دله دنیا کې لږ غونتې ورکړي چې دا انسان مخ واړي او توبه وباسي. دا نه چې دا د نبی علیہ السلام د وجې نه یا د چا د وجې نه. او په دویم آیت مبارکه کې قانون بیانی چې د پیغمبر خبره منلو، د پیغمبر تابعداري کول دا داسې ده چې گویا کې یو انسان د الله تعالی تابعداري وکړه. ځکه پیغمبر ترجمان دی د الله تعالی چې څه ورته الله تعالی وي پیغمبر مخ کې بیاني. پیغمبر په منزله دی یو قاصد دی او سفیر دی چې لکه څنګه دنیا کې یو سفیر د بادشاه او د ملک ترجمانی کې بل ملک ته، دارنګه دا پیغمبر خلکو ته د الله تعالی ترجمانی کې چې الله دا وی الله تعالی دا فرمایلو. پیغمبر د ځان یو خبره نه کی، په ډیرو موقعو باندې د نبی علیہ السلام نه تپوسونه شوي دي، نبی علیہ السلام خاموشي اختیار کړی را ما ته ردی باره کې لا څه حکم نه دی راغلی. پیغمبر د ځان رایم چاته نه ورکي، د ځان مسلیم نه بیانی او د ځان حکمونم نه بیانی. یره چې الله فرمایي زه به تاسو ته وایم ډېر سوالات د نبی علیہ السلام نه شوي دي، خو چونکې وحی بلا نه و راغلی نبی علیہ السلام وی چې کله ما ته وویلی شي تاسو ته به ووایم. د پیغمبر ترجمانی د الله تعالی له طرف نه. پیغمبر خپل کار پورا کړی دی، که څوک مني ومني که نه مني نو د هغه خپل کو نقصان دی. ما اصابک هغه چې ورسیږي تا ته، مخاطب هر یو انسان دی. یا ما اصابک هر یو انسان ته خطاب کې اے انسانا څه چې ورسیږي تا ته من حسنت د یو نعمت نه. حسنه نه مراد نعمت او خوشحالي ده. هغه بیا که په هر یو شکل کې وي،
هر انسان ته چې هر یو نعمت او هر یو خوشحالي ورسېده، نو ډېر دا نه وي چې دا زما قربانۍ دي او دا زما مجاهدي دي او دا زما کوششونه دي. په کار دا دی چې د دې نسبت الله ته وکړي چې دا د الله تعالی فضل او احسان په ما باندې وشو. فمن الله، پس دا د طرفه د الله تعالی نه دی، یعنې د الله تعالی فضل او احسان دی په دې انسان باندې، نو ده ته خوشحالي او نعمت ورکو. ځکه چې د بنده په الله تعالی باندې څه حق نشته چې ګنې انسان عمل وکړي نو ګنې الله تعالی به خامخا نیکه بدله به ورکړي. د هېڅ یو انسان په الله باندې دا څه حق نشته دی. څنګه چې د یو غلام په خپل مولا او اکا باندې څه حق نی چې ما ګنې ستا خدمت وکړو نو ته به خامخا ماله شاباسي راکړې. د غلام خو کار داري، مولا که د خپل غلام ته شاباسي ورکړي نو دا د مولا احسان دی په دې غلام باندې. نو دارنګې بنده چې دا کم نیک اعمال کوي او دا ته کم نعمتونه او خوشحالۍ دنیا کې ملاویږي، نو دې به دا نه وي چې دا زما د نیکو اعمالو بدله ده، دې به دا وي دا د الله تعالی فضل او احسان په ما باندې وشو. فمن الله، پس دا د طرفه د الله تعالی نه دی، تفضلا او احسانا، او د الله فضل او احسان دی. د انسان هېڅ یو عمل د دې قابل نه دی چې الله تعالی نه پې دې بدله وغواړي. د انسان داسې یو عمل د دې قابل چرم نه دی، ځکه بنده خپل ځان ته وګوري او د الله تعالی ذات ته دې وګوري. آیا دا بنده د دې قابل دی چې دې یو عمل الله ته پیش کړي وي چې الله د دې عمل ما ته کریډټ راکړه، ما ته د دې بدله راکړه؟ دې خپل ځان ته وګوري او خپل عمل ته وګوري د به څنګه د عمل کړي، او بیا د الله تعالی ذات ته دې وګوري. نو دا عمل د الله تعالی په دربار کې پیش کېدو کم دی قابل دی. دا خو الله تعالی فضل او احسان کی په بنده باندې چې دی الله بدلم ورکي او قبلیه مو. یو انسان که د بادشاہ خدمت کی، دا د انسان په دې بادشاہ باندې احسان نه دی، د بادشاہ په د احسان دی چې دله د خدمت موقع ورکړې ده، ځکه دغه د خدمتونو لپاره بلا خلق دی. نو دا انسان دی د بادشاہ په ځان احسان وګڼي چې مال یې مقرر کړه، د خدمت ورنه خلک خو ډېر زیات دی. نو بنده چې دا نیک اعمال کی نو دی به دا محض د الله تعالی فضل او احسان په خپل ځان باندې بګڼي، او دا به چرم نه وي چې دا زما د نیکو اعمالو بدله ده، دی به دا وي دا د الله تعالی فضل او احسانو. ځکه توفیق هم الله ورکو، که الله تعالی توفیق واغستو نو انسان بیا نیک عمل نشي کولی. داود علیه السلام ډیر ښکلی نظم و ضبط قائم کړو، د کور کارونه هم ښکلي وکېدل، به خلافت هم کېدو، د خلکو فیصلې هم کېدې او د الله بندګي عبادت به هم کو. نو یوه ورځ یې پړه کې راغلو چې څونه ښکلی نظام مې جوړ کړی دی چې د الله تعالی هم 24 غنټې عبادت شروع دی او د کور کارونه هم شروع دی او دارنګې د ملک کارونه هم چلیږي. نو دا خبر الله ته خوښه نه شوه چې دا خو ما تعالی توفیق درکړی د هر څه ښکلي شروع دي. نو د عبادت چې کم ټایم و چې کم ټایم به د صرف د الله عبادت به کوه او پای کې به در ملک کارونه هم نه کولو، فیصلې به هم د خلکو نه کولی او د کور کارونه به هم نه کولو. او په دغه ټایم کې فرشتې د 2 انسانانو په شکل کې رالی او دیوال د پاسه راوړی دی. او داود علیه السلام چې شاته وکتل نو چې دا خو د راتلو ټایم نه دی د خلکو، دا څنګه رالو، دروازه خو ما بنده کړې را، دا دی په کومه غاړه رالو. خیر هغې راتلو سره خپله مقدمه پیش کړه داود علیه السلام ته. آیا ما سره یو کم 100 ګډې دي او هغه بل سره یو ګډه ده، دا یو کم 100 والوي چې دا یو مال راکه چې د ما 100 شي. ناوتی کو د ما سره ظلم او زیاتی نه کی چې د سره یو کم 100 دی او د مانم دا یو غواړي. خیر داود علیه السلام دی فیصله مقدمه ورولاو، د دې منځ کې فیصله وکړه چې لکه ته زیاتې کې د سره. هغې خو لاړلو، خو داود علیه السلام ته تنبیه وشوه چې دا خو زما صرف او صرف د الله د عبادت ټایم و، دې کې خو ما فیصلې د خلکو به نه کولې، ما پکې دا فیصله وکړه. نو تنبیه ورته وشوه چونکې زما توفیق نه نو زما په ټایم کې تا د ملک کارونه وکړه، فیصلې د خلکو وکړې. څه مطلب شو؟ که د الله تعالی توفیق نی که نه
انسان دا فرض مونږ په ټایم نشي کولی. دومره مسئلې ورته پیدا شي، دومره کور کې مسائل به راشي که نه چې ته به وایې اودس به دې کړي او را به نشي مانځله. دا خو د الله تعالی احسان وشي په تا چې دا مصیبتونه الله تعالی یو طرف ته کړي او ته راشي او مونځو کې په ټایم باندې. وما اصابک او هغه چې ورسېږي تا ته من سیئة د مصیبت نه. سیئه په عربۍ کې په ډېرو معنو راځي، مصیبت تم وي، پریشانۍ تم وي، تکلیف تم وي، او دارنګې معصیت او نافرمانۍ ته او ګناه تم وي. نو سیئه په معنا د ګناه هم راځي او سیئه په معنا د مصیبت او تکلیف هم راځي. هغه چې ورسېږي تا ته د یو تکلیف نه، نو فمن نفسک، پس دا ستا د ذات نه وي. څه مطلب چې کله تا ته یو مصیبت ورسېدو، پریشانی ورسېده، تکلیف درته ورسېدو، نو فوراً دا سوچ وکړه چې زمانه غلطي شوې ده، زمانه ګناه شوی دی، زمانه نافرمانی شوې ده، نو ځکه ماته دا مصیبت او تکلیف را رسېدو. دې به دا نه وي چې دا خو بغیر ګناه. هغه خلک وي بې ګناه کړېږم، دا به چرم نه وي چې بې ګناه کړېږم. انسان خو د ګناهونو ګویا کې مجسمه ده، تش ګناهونه دي. بعد انسان وی ناکرده گناهوں کی سزا کاٹ رہا ہوں. نه کم دی کې ناکرده ډېر ګناهونه دي کړي دي، او شکر وباسه چې الله تعالی په ټولو نه رانیسلی چې ته په یو ګناه رانیسلی. یو انسان لم دا الفاظ نری ویل پکارو چې بالکل سپین باز یم او بالکل بې ګناه یم، خو کړېږم. بې ګناه نه څه دي کړي دي لکه کړېږي، خو تا ته نه دي یادو. زندګي دې تېره کړې، تا ته یاد نه لري چې ما په کومه موقع څه کړي دي. نو انسان دې څه ووایي چې یا الله دا خو د ډېر څه قابل یم، یا الله دا اوس هم ستا شکر دی چې الله په غټ مصیبت کې ګرفتار نه کړم، په ډوکې مصیبت کې ګرفتار شوم. ونې الله سره ډېر غټ نه غټ مصیبتونه هم شته. غیر چاپېرو ګورئ، خپل مصیبت به نه خدای شته هیر شي، خپل غم به دنه هیر شي. خلک په داسې مصیبتونو کې پریشانو کې مبتلا دی چې هغې ته وګورئ ستا نه به خپل غم بالکل هیري. چې کله پریشانه شي په کور کې که نه او په غم کې شوې، نو لږ باروزه کور مه کښېنه، په ګوټ کې مه کښېنه، باروزه. ته به دونه خلک ووینې چې ستا نه به خپل غم یشي، بل به بیا حوصله ورکوې، بل به تسلي ورکوې. بیا ولې بل به ستا نه په غټ مصیبت کې ګرفتاري. نو هر انسان به دا وي چې دا زما د ګناهونو، زما د خطاګانو دا وجره چې ما ته دا تکلیف او دا پریشانی را رسېده. وما اصابک، چې ورسېږي تا ته من سیئة د مصیبت او د تکلیف نه، نو فمن نفسک، پس دا ستا د ذات نه دی، یعنې تا په خپله دا کار کړی. گویا کې دا بوزغلي تا په خپله کرلی دی، دا فضل تا په خپله کرلی او د ګناهونو، نو د هغې سزا تا ته د مصیبت او تکلیف په شکل کې ملو شوه. دا مضمون قرآن بل ځای کې هم بیان کړی دی چې وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. دا تاسو چې کوم مصیبتونه در رسیږي دا ستاسو د لاسونو او ګناهونه دي. ویعفو عن کثیر، الله ډېر ګورې معاف کي تاسو ته. الله تعالی بنده په هر یو ګناه نه رانیسي او نه په هر یو ګناه الله پاک مصیبت فوراً ناولي. دا چې کله انسان د حدود کراس کی او د صبر نه خبره سیوا شي، نو بیا الله تعالی دا پریشانی او دا مصیبتونه راولي. خدا د هر چا باره کې نه، مصیبتونه په پیغمبرانو هم راځي او ډېر زیات راځي. د ټول نه زیات مصیبتونه پریشانی دا په پیغمبرانو راځي. دونه د انبیاء کرام علیهم السلام تاسو وګورئ، اکثر انبیاء کرام علیهم السلام په مصیبتونو کې پریشانو کې مبتلا وو، ناشنا بیمارو کې. نو دا نه چې د پیغمبرانو ګنې ګناهونه کړي دي، د هغې د درجاتو د اوچتېدو دپاره وي. دا چې کله ګناهګار انسان باندې مصیبت راشي، نو دی به دا وي چې دا زما د ګناهونو سزا ده. او د بل چا باره کې به څه وایي، د بل چا باره کې به دی چې دا د الله تعالی ازمایش دی په ده باندې، دا خو نیک انسان دی خو مصیبت پرې راغی، الله ولا نور درجات ورکي. ځکه حدیث کې راځي یو بنده په نیکو اعمالو باندې اوچتې درجې ته نشي رسېدی. الله تعالی یو بنده ته ډېر اوچته درجه ورکول غواړي، او دا بنده که هر څومره نیک اعمالو کې دغه درجې ته نشي رسېدی، نو الله تعالی په دې یو مصیبت راولي.
نو دې په دغه مصیبت باندې صبر وکړي او دا د الله ر طرف نه وګڼي. انا لله و انا الیه راجعون وایي. اللهم اجرني في مصیبتي واخلف لي خيرا منها وي. په خلم ګیلا او شکوه نه کوي او دړلم ګیلا او شکوه نه کوي، بداوي چې الله ته راضي نو زم راضي ما. نو په دې صبر باندې او په دې عمل باندې الله تعالی دله هغه اوچته درجه ورکړي چې کم درجې ته دی په عبادت نه رسېدو. نو دا قانون دار چا باره کې بني د نیکو خلکو باندې چې کوم مصیبتونه او پریشانۍ راځي دا د هغوی د درجاتو اوچتېدو دپاره، د ګناهګار انسان باندې چې کوم مصیبتونه پریشانۍ راځي نو دا د ده د ګناهونو د معاف کېدو دپاره چې د ګناهونه معاف شي. د دې وجې نه مرګ نه مخکې بیمارۍ باندې خفه کېږی مه. دا کم انسان چې د مرګ نه مخکې بیماري 1 کال او 2 کاله او 3 کاله او 100 کاله او سختو بیمارو کې وي، نو دا هم د ده د ګناهونو د معاف کېدو او مکمل د صفا کېدو یو ذریعه ده. د الله نه بیمارۍ به غواړو نه چې خدای ما بیمار کې په ما ازمایش، دا به نه وایو ځکه کېدای شي برداشت نه کړی شو، غیر به وایو بیا. خو کراله نو صبر به کو پې. نبی علیه السلام یو صحابي ولیدو ډېر زیات نری شوی او رنګ مکمل زیړ شوی و. نبی علیه السلام د هغه نه تپوس وکړه ته څه خاص دعا خو نه کوې څه؟ هغه وایي زه دا دعا کوم چې یا الله زما د ګناهونو کومه سزا ته ماله په آخرت کې راکې، ماله په دنیا کې راکې. نبی علیه السلام وایي د خدای بنده ته د الله تعالی سزاګانې برداشت کولی شي نو طاقت درکې شته چې ته یې ماله په دنیا کې راکې. ته الله تعالی ته دا ولې نه چې خدای ما ته معاف کړي؟ د هغه نه څوک تپوس کولی شي معاف کېدو کې؟ ته دا وایې که نه چې الله ما ته دنیا کې دا هر څه معاف کړي، آخرت کې ما معاف کړي، دلته مې معاف کړي. دا دعا ولې نه کوې چې ته خدای ما باندې راولې؟ څنګه به برداشت کوې بیا؟ فمن نفسک، پس دا ستا د ذات نه دی. او سیئه نسبت نفس ته وکړو ستا د ذات نه، دا ادب دی. انسان بدانی چې خدای دا مصیبت خو تا راوستو، دی ودا وی الله راوستي خو تارې خو ګناهونه زما وو، سبب یې زه په خپله ګرځېدلو ما، ته خو چا سره ظلم او زیاتې نه کوې. ادب هم داری. ابراهیم علیه السلام سوي یا الله چې زه بیمار شمه وي ته ماله شفا راکې. اذا مرضت فهو یشفینو، الله زه بیمار شمه نو وي ته ماله شفا راکې. حالانکه بیماری خو الله پاک راولي، انسان په خپله نه بیماریږي، بیماری م الله پاک راولي او شفا م الله پاک ورکي. خدا د ادب د وجه ابراهیم علیه السلام دا وی دا نه یا الله چې کله ته ما بیمار کړې بیا ماله شفا راکې، بلکې سوي یا الله چې زه په خپله بیمار شم. څه مطلب؟ زه بد پرهیزي وکړم، زه بد فعالي وکړم، زه یخ او ګرم یو ځای کړم، یا الله زه بیمار شم. نو اگر چې بیماری حکم خو ستا نه طرف نه راشي نو بیا شفا ماله ته راکې. نو دلته هم دا ووایي چې د کم مصیبت او تکلیف تا ته د ستا د ذات نه دی، ټیک ته راوستی خو الله پاک دی، خو سبب یې ته په خپله ګرځېدلې، تا خطاګانې کړي دي، دا یې وجه تا ته مصیبت ورسېدو. وارسلناک، او لیږلې مونږ ته، ارسلناک مونږ ته لیږلې للناس دپاره د خلکو، للناس وي دپاره د ټولو خلکو، د عربو د عجمو، مشرق او مغرب او شمال او جنوب تر قیامته پورې، رسولا پیغمبرو، ته مونږ د ټولو خلکو دپاره پیغمبر لیږلې. ستا دا کار نه چې ستا په وجه په خلکو مصیبتونه راځي یا به داسي. وکفا بالله شهیدا، خلکو نبی علیہ السلام پیغمبر نه منو، قرآن وی مونږ ته پیغمبر لیږلی او مونږ ګواهي کو چې ته پیغمبر یې. وکفا بالله، او کافي د الله تعالی، شهیدن ګواهي کوونکي ستا په پیغمبرۍ باندې، یا شهید الله تعالی حاضر دی، موجود دی. دا خلک چې ستا باره کې سوي الله تعالی دا هر څه ویني. من یطع الرسول، څوک چې تابعداري کوي د پیغمبر او فقط اطاع الله، پس یقینا د تابعداري وکړه د الله تعالی. امام مقاتل سے وی یو پیر نبی علیہ السلام دا خبره وکړه چې من احبنی فقط احب الله، و چې چا ما سره مینه وکړه د الله سره مینه وکړه. او بیا نبی علیہ السلام مخکې وی چې من اطاعنی فقط اطاع الله، چا چې د ما تابعداري وکړه د الله تعالی تابعداري وکړه. د منافقانو یو ګورئ که نه، وی نبی علیہ السلام شرک ته نږدې شو، وی دی وی چې څوک زما تابعداري کې د الله تعالی تابعداري وکړه، وی دا خو خپل ځان الله تعالی سره برابري، وی چې څوک ما سره مینه کې د الله سره مینه وکړه.
وی دا خدا الله تعالی ځان یو ځای کو برابر کو وی دې شرک ته نږدې شو. بیا منافقان وی چې مونږه منی کی چې د الله نه ما سوا بل چا سره د بل چا عبادت به نه کوي او په خپل داوی چې د ما تابعداري د الله تابعداري ده. وی دا شانکار هو عیسایانو نصارو هم کړو. الله تعالی د آیت نازل کو د پیغمبر تابعداري د الله تعالی تابعداري ده. ځکه چې پیغمبر سوي د الله تعالی په حکم سره وي. پیغمبر د ځان خبرې نه کی. پیغمبر خو ترجمان دی د الله تعالی خبرې خلکو ته رسي. نو د پیغمبر خبره منل دا گویا کې تا د الله تعالی خبره ومنله. من یطیع الرسول څوک چې تابعداري کوي د الله د پیغمبرو فقد اطاع الله پس یقین د تابعداري وکړه د الله تعالی. د دې آیت نه دا معلومه شوه چې پیغمبر معصوم وي د پیغمبر نه ګناه نه کیږي. ځکه او نه د پیغمبر د ګناه خبرې چاته کوي. ځکه چې قرآن عام قانون بیان کو د پیغمبر تابعداري په ټولو خبرو کې. نو که پیغمبر فرق ګنام کولې د ګناه خبرې خلکو ته کولې نو دا هغوی کې د پیغمبر په ګناه کې تا تابعداري وکړه دا به د الله تعالی تابعداري به څنګه شي. نو د پیغمبر هره خبره ټیک ده هره خبره صحیح ده. د ځان خبرې نه کی فضول خبرې نه کی بکواس نه کی او د ګناه خبرې نه کی نامناسبه خبرې نه کی. من یطیع الرسول فقد اطاع الله پس یقین د تابعداري وکړه د الله تعالی. ومن تولى او چا چې مخواړو پړه کې په ظاهره کې خوی لکه منافقانو په ظاهره کې مونږه د پیغمبر خبره منو او لکه به نه منو. یا ومن تولا چا چې ظاهرا مروګردانی وکړه مخې لکه یهودو مخامخ نبی علیہ السلام نه منو. نو من تولا دواړو ته شامل دی که دړنه نه مني او که په ظاهره کې نه مني اعراض کول مخ اړول وي. فما ارسلناک پس نه لېږلي مونږ ته علیهم په دې باندې حفیظا نگران یا نگهبانو. څه مطلب ته به چا زبردستی نه کوي چې شا په زوره باندې راولې به د هغه خپله خوښه ده. بیا ستا کار صرف تبلیغ کول دي رسول یې هغه ته کوي. باقي ته په چا باندې داروغه نگهبان او نگران نه چې ستا نه بس ته به یو سړی په زوره راولي دین ته په زوره به راولي ایمان ته په زوره به هغه پاکې به دا ستا ذمه داري نه ده. حفیظا چې ته ودی ساتي به د ګناهونو ته ودی ساتي د منافقت نه. هر پیغمبر په وس کې نه ده. نو لا اکراه فی الدین په دین کې زبردستی نشته. پیغمبر چا باندې زبردستی هغه نه راکړي. هغه چې ورسیږي تا ته د نعمت نه په دا طرف د الله تعالی نه دی. هغه چې ورسیږي تا ته د مصیبت نه پس دا ساده ذات نه دی. او لېږلي مونږ ته د پاره د خلکو پیغمبرو او کافی دی الله تعالی ګواه. څوک چې تابعداري وکړي د پیغمبرو پس یقین د تابعداري وکړه د الله تعالی او څوک چې مخ واړي پس نه لېږلي مونږ ته په دې باندې نګهبان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ويقولون أويدا منافقان طاعة زمونږ کار تابعداري کولی فإذا برزوا پس کله چې دی بهر وځي من عندک ستا د خوانا بیتا د شپې مشوره کوي طائفة یو ډله منهم د دینا غیر الذي علاوه د هغې تقولو چې دی وایي والله یکتب او الله تعالی لیکي ما یبیتون هغه څه چې دی د شپې مشورې کوي فاعرض عنهم پس ته مخ واړوه د دینا وتوکل علی الله او بروسه کوه په الله تعالی باندې وکفا بالله وکیلا او کافی دی الله تعالی کارساز
افلا يتدبرون آیا پس دی تدبر نکوي، آیا پس دی غور و فکر نکوي القرآن په قرآن کې ولو کان او کچری وی دا قرآن من عند د طرفا غیر الله ما سوا د الله تعالی لوجدوا فيه خامهادی بمندلو پدې کې اختلافا کثیرا اختلاف ډیر زیات. په مخکې آیت مبارکه کې بیانو چې د پیغمبر تابعداري کول دا د الله تعالی تابعداري ده. آیت نه دا معلومه شوه چې د پیغمبر تابعداري واجب ده. اوس په لومړني آیت کې بیان دی چې منافقان هغه خلک دی چې دی د پیغمبر تابعداري نه کی. په ظاهره کې خوای چې موږ ستا تابعداري کو، لیکن د پیغمبر د مجلس نه چې بار شي نو بیا روګردانی کې اعراض کې او د پیغمبر تابعداري نه کی، دی مؤمنان څنګه کې دی شي. او دویم آیت مبارکه کې بیان دی چې قرآن کریم حق کتاب دی، د نبی علیہ السلام په پیغمبري او پر رسالت باندې غټ دلیل دا قرآن کریم دی. او دا قرآن کریم کدا الله نه ما سوا د بل چا کتاب وي، کدا د نبی علیہ السلام پر رسالت باندې دلیل نه وي او د بل چا کتاب وي، نو په دې کې ډېر زیات اختلافات او قرآن کریم کې اس قسم اختلاف نشتا، تناقض پکې نشتا. قرآن کریم کې متضاد او اپوزٹ خبرې پکې نشتا. قرآن کریم یو لوی کتاب دی او په 23 سال کې نازل شوی دی. په دومره اوږده زمانه کې چې کم کلام ولیکلی شي، کم کتاب ولیکلی شي، پای کې بلا غلطۍ راځي. په دې دور کې یو انسان یو کتاب لیکي او په دومره اوږده زمانه کې ولیکي، هغه نه به خامخا تناقض راغلی. یو کال مخکې به یو شان لیکلی، یو کال پس هغه بل څه لیکي. انسان نه خپلې زړې خبرې وي. قرآن کریم که د یو انسان جوړ کړی شوي کتاب نو په دې کې به خامخا ډېر زیات اختلافات او د واقع نه خلاف خبرې پکې ډېرې وي. او قرآن کریم د الحمد نوال تر والناس پورې په دې کې هیڅ قسمه اختلاف نشته، هیڅ قسمه متضاد خبرې پکې نشته. یو خبر د قرآن کریم دروغجن ثابت نشوه. دا 1450 سالو شو او کم خلکو دا قرآن ولوستو، په اربونو په کیربونو خلکو او دارنګې موافقو خلکو، ناموافقو، مسلمانانو، غیر مسلمو، هر چا دا قرآن کریم وی ارنګې وی په هر ژبه کې وی. تر دې ساعته پورې چا په دې کې یو خبره غلطه ثابته نه کړه چې قرآن دا ویلي دی دا خبره غلطه ده. خاص کر یهود او نصارا چې دا اهل کتابو قرآن کریم چې کم د غیب واقعات بیان کړي دي د مخکنو قومونو، یهود او نصارا خو دین خبردارو، هغه د نبی علیہ السلام د یو خبرې تکذیب نه کو چې ته دروغ وایې، دا واقعه داسې او داسې بیان کړه. قرآن کریم د آدم علیہ السلام نه والي تر عیسی علیہ السلام پورې واقعات بیان کړي دي. ډیر قومونه او ډیر علاقې داسې چې نبی علیہ السلام په زندګۍ کې هلته چې ته نه تللی، یمن ته نبی علیہ السلام چرته هم نه تللی. قرآن کریم کې د یمن واقعات شته چې هلته کوم پیغمبران راغلو. نبی علیہ السلام صرف د نبوت نه ډیر مخکې په الکوانې کې ملک شام ته تللی دی او ملک شام هم ټول نه دی کتلی، او هغه قرآن کریم د ملک شام واقعات بیان کړي دي د پیغمبرانو. یو واقعه د واقع نه خلاف نه ده چې تجداونه وي چې توی چې داسې چللی او ته داسې دي. نبی علیہ السلام په زندګۍ کې چې مصر ته نه راتلی او د فرعون او د موسی علیہ السلام واقعات زیات تر په مصر کې شوي دي او قرآن کریم دا غي ډیر په تفصیل سره بیان کړی دی. یو واقعه یو خبره چې قرآن بیان کړی دا او د واقع نه خلاف نه ده. د قرآن کریم کې یو خبره دروغجن نه ده، د واقع نه خلاف نه ده، کمزوري نشته، نه الفاظو کې کمزوري شته، نه په معنا کې کمزوري شته، او نه تیر شوي واقعات مبارک او نه د آینده مبارک. ویقولون دیوای سوک وای ابن عباس رضی الله عنه وی د یقولون ضمیر چې دا منافقان او تراجه دي، دا منافقان وای
طاعتنا یعنی امرنا طاعتن زمونږ کار زمونږ معامله تابعداري کول دي. منافقان ډرپوک خلکو د نبی علیہ السلام مجلس کې بناستو، صحابو سره بناستو چې یو خبره به وشوه منافقان به او جی دا خبره مونږ منو، مونږ به ستا تابعداري کوو، ستا حکم به منو. که د جهاد باره کې مشورې به کېدې نو دوی به انکار نه کوي چې او جی جهاد خو په کار دی، دا کار په کار دی. نو اکثرو مواقعو کې به دوی اقرار کو چې او داسې به کوو، مونږ به اطاعت کوو، تابعداري به کوو، تاسو سره به سات یو. او چې کله بیا به د نبی علیہ السلام د مجلس نه بار راووتل او یوازې به شو او خاص طور د شپې خپلو ملګرو سره به یو ځای شو، مشورې کولې چې یاره هلته خو مونږ اقرار وکړو خو څه داسې تدبیر اختیار کو چې شاته پاتې شو او لاړ نه شو. داسې بانې به یې تلاش کولې، داسې خبرې به یې تلاش کولې چې په عین موقع بیا پاتې شو. عام طور مشوره چې کېږي د یو کار باره کې نو مخکې کېږي. نبی علیہ السلام به مثال د جهاد دپاره د یو سفر دپاره مشوره کوله، نو یو ورځ مخکې 2 ورځې مخکې به مشوره وکړه، دی به او داسې خو کار په کار دی. خو بیا عین د تلو په ټایم کې به بیا دی راله بانې به یې کولې یاره چې دا مسله را او دا مسله را او دا مسله را. نو په یو موقع باندې به دی اقرار وکړو او بیا په عین موقع باندې به رستو شو او دی بیا ته بانې به یې وکړې، عذرونه به پیش کړو. ویقولون او دی وایي دا منافقانو طاعتن یعنی امرنا طاعتن یا شاننا طاعتن، زمونږ کار تابعداري کول دي، اطاعت کول دي، خبره منل دي. د مؤمن مسلمان نم خلاف ورزي کیږي خو چونکې د مؤمن مسلمان عقیده داسې ني، د منافق عقیده خرابه. منافق او مجلس کې یو شان وي، پړه کې بیا ټیم کې بل شان چې داسې ونه کومه منم به نه او په خوله به منمه. مؤمن مسلمان خو په خوله اقرار کی او بیا بعض اوقات عمل کې تاخیر کی، سستی وکي. البته دا د منافق علامت ده چې یو سړی چا سره واده وکي او په خوله باندې اقرار وکي چې داسې وکومه او هغه ټیم کې پړه کې داري چې نه وکومه، خو سر د نزان خلاصومه په خوله باندې په مخامخ وي چې کومه او لکه هغه ټیم کې داري چې کومه نه خو ځان ته نه خلاصومه، بیا دا ګناه دی او د منافق علامت شو. او که یو مؤمن مسلمان چا سره واده وکړي، لوز وکړي او اراده مې دی چې کوم به پوره کوم به، خو بیا په ټایم باندې پوره نه کړی شو، کار یې ونه کړی شو، اسباب موافق نه شو یا همت او توفیق ونه شو، بیا دې په دې باندې ګناهګار نه دی. فاذا برزو پس کله چې دی بهر روزي، بروز ښکاره کېدو ته وي، ظاهرېدو ته وي. انسان چې کمره کې مجلس کې نو پټي په دیوالونو کې او چار دیواره کې چې چار دیواره نه رابار شي نو ښکاره شي. ندا برزو کله چې دی ښکاره شي، یعنې کله چې دی ستا د مجلس نه بار روزي، نو ودا برزو کله چې دی را ښکاره شي او رابار شي ستا د مجلس نه، من عندک ستا د خوا نه. دونه ډرپوک خلک دی چې د نبی علیه الصلاة والسلام مخې ته دا نشي ویلی، زړه خبره نه کوي چې نه مونږ نه منو نه خو دا مونږ نه کوو. خو چونکې دی وی چې نبی علیه الصلاة والسلام هم مطمئني، مونږ هم خپل ملګري مطمئني. نو بیتا د شپې پټه مشوره کوي، طائفتن یو ډله. بیتا د بیتوتت نه دی، او بیتوتت دی ته وایي چې انسان د شپې د یو کار باره کې تدبیر وکړي او سازش وکړي، دې ته بیتوتت وایي. چې د شپې ته کښېني د یو کار باره کې سازش وکړي، تدبیر وکړي، دې ته بیتوتت وایي. بیت په عربی کې کمرې ته وایي چې په کومه کمره کې سړی شپې سملي، ته بیت وایي. نو دې بیتوتت تم بیتوتت ځکه وي چې عام طور سړی سازش کی، نو دی بیا کوشش کی چې داسې ځای کې کښېني چې هلته بل څوک ني، آواز بار نه ځي او بل څوک مونږ ونه ویني. نو بیته د شپې مشوره کوي پټه، طائفتن یو ډله، منهم د دینه دی منافقان نه. سازش او مشوره خو به ټولو منافقانو کوله. اصل کې په دې کې چې کوم سرکرده خلک به وو، کوم سرداران او مشران به وو، د مجلس ذموار خلک به چې ول مشوره خو به یې کوله او د کشرانو به ورته غږ ایښودی او دوی پې د هغوی په مشوره باندې آمین وي. نو مشوره او مشرانو کوله او کشرانو به ورته ناستو چې دې څه فیصله وکړو دغه شانتې به کوو مونږ. یو ډله یاده کړه چې کومې خبرې به چا کولې
او دا نور سره چونکې شاملو په دې کې نه یو سره پکې داخل دي ټول منافقان په دې کې رالو طائفه یو ډله منهم د دینه غیر الذي علاوه د عینا تقول دو معنی مونږه کولی شو یو دا چې تقول د مخاطب صيغه شي تقول ته وای ان اے نبی اسلام تا چې کوم خبره دی تقول نو هغه خبره نه علاوه دی بل خبره باندې مشوره وکي ستا مخ کې وی چې منو خبره او سې نه به منو او یا تقول کې زمي دي طائفتون تراجه دي دی چې ستا مخ کې سویلو نو اوس د هغې خلاف مشوره کی داسې سازش کی داسې جالونه جوړي چې څه وکړو چې نبی علیه السلام مخې ته د خپلې خبرې نه وروسته شو د منافق هم دې ته وایي دورنګي اختیاري ستا مخکې یو شان او بل ځای کې بل شانو والله یکتب او الله تعالی لیکي ما یبیتون ټیک ته په دغه مجلس کې تو سره نه او تا ته د غیب علم نشته حبیبه او مسلمانانو ته د دې خبرې علم نشته لیکن الله تعالی خو ارز شته دی او الله ته د هر ځای علم دی نو دی چې په دغه مجلس کې د شپې پټې مشورې کې نو الله تعالی دغه ځای کې موجودي الله تعالی اوري مو ویني مو او دا ارس الله تعالی لیکي او محفوظ کیه او یو ورځ را روانه ده او دا به الله تعالی دې ته مخامخ کی چې د قیامت ورځ ده دنیا کې به الله تعالی ښکارا کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته لکه د منافقانو دا خبره رو بیا نبی علیہ السلام ته ښکارا شوه والله یكتب او الله تعالی لیکي ما یبیتون هغه څه چې دې د پټې مشورې کوي الله تعالی لیکل د دې لپاره نه چې د الله نه یې را نشي زمونږ لیکلو کې او د الله په لیکلو کې ډېر غټ فرق دی مونږ لیکل ځکه کو چې موږ خبره یریږي موږ باندې نسیان راځي ځکه هوای کنه چې العلم صید وکتابته قید علم یو ښکار او یو مارغه دی د مارغه کار دې به الوزي او غایبیږي به نه دې ته ولي کنه تاکید کدان سره د لیکل چې دی دا د ښکار قید کول دي پنجره کې را بندول دي انسان کا هر څومره ذهین وي دکې هر څومره ټیلنټي او خامها انسان باندې ناشنا حالات راشي پریشانې راشي انسان نه بیا خبره یې راشي انسان بیا خپل نه پیژنې نوم ته نه یې د نوم سره خپل نوم بدنم بعد اوقات یې شي دا سکیږي د انسان نه خطا راشي د انسان نه چې تا لیکل کړي تا ته خبر را یاد شي الله تعالی لیکل د دې لپاره کې چې د الله نه خبره یریږي الله ته هر څه یاد دي لیکلو ته ضرورت نشته دی دا به دې ته مخکې به تور پروف کی به وتا او ثابتی به وته چې دا ستاسو دغه موقع لیکل دی مخ سره موجود دي فاعرض عنهم واست اعراضک د دینه مخواړه د دینه اعرض عنهم تر دینه اعراضک اعراض د مراد دارې چې دی رانی سما چې تا هو پرون اقرار کړو چې کوم به تاسو سولې رسو کېږي څه چل شوی دی دې خبرې نه ته چشم پوشیو کا اعراض کا بس پرېږه چې په دې خپل منافقت کې خوشاله وي فاعرض عنهم پس اعراضک د دینه یادا چې ردی منافقت مخکاره کوا اج کله الله تعالی وغواړي بیا وتاته وي چې وست پلانکی ته منافق او چې ترسو الله تعالی نه ویل منافقت بارکه احکاروالی مکوا وتوکل علی الله او تبر وسوک فالله تعالی باندې د دې د سادشونو د مشورونو یریګما دې کده شپې ار څومره مشورې وکي الله پای باندې عالم دی الله بدی په خپل مشورو کې ناکام کیبا په الله باندې باور وکوا او اعتماد کوا وکفا بالله وکیلا او کافی دی الله تعالی کارسازو وکیل جوړون کې توي سازون کې توي کارساز معنی کارونه جوړون کې سمون کې منافقان هو کوشش کې چې تعالی ارس روان کې خو الله تعالی به جوړي او الله تعالی کافی د ستاره پاره منافقان کډیر زیاتی په تعداد کې دي کنه الله یوازې ستاره پاره کافی دی دي چې ارس رواني او الله تعالی په یوازې باندې سميوا آیات کې یو مقتدا د پاره دی او ذمہ دار شخصیت د پاره سبق او تعلیم هم دی که انسان د کلی مشر دی د قوم مشر دی د یو اداري مشر دی هغه مشار الیه بالبنان دی ان داسې انسان دی چې د خلکو هغه تسترګي کیږي او په نظر کې وي دغه مخالفین بم ډیری موافقین به مې لیکن مخالفین به هم ډیری
هغه له بخپي وخی دا خلاف سازشونه بکی نغله په دې خبرو باندې پریشان کېدل نه په کار خپل کار سره کار لره پکار دی ځکه چې ته خلق مطمئن کې ژوندۍ به اخلاصي چې خلق به مطمئن نه کې نه خلق ټول خوشاله شي نه خلق مطمئن کول شي بس صرف کوشش کوه چې کم کار کې چې کار سٹارټ کی طریقې کار دی صحیح په خپل کار کې مخلص او صحیح تدبیر کوه صحیح منصوبه بندي کوه مخلص ملګری ځان لګوره او کوشش کوه الله به د کامیابی په خپل مقصد کې نن غټ مصیبت دی وخت کې دانه چې موږ په دې مسلو کې نختیو چې پلان کې ما پسې داوي پلان کې ما پسې داوي موږ د دې خبرو نه وته چې خلک ما پسې خبرې کې تخپل کار سره کار لرا دا دوخانو دا قافلې چې کله د شپې روان وي سفر کې نو دا سپي هغه پورې غاپي نو خانو درېږي نه په لار باندې او نسکول جواب ورکی د کوي قافله چلتے रहेंगे کتے بونگتے रहेंगे دا محاورہ سی چانه رکړي قافله په خپل مقصد باندې روان وي دا خو د لارې سپي دي څوک بخاپي څوک سو دغه موږ ته یو سبق یو تعلیم دی هر یو کار چې کې مقصدی کار کو خپل کار سره کار لره که موافقین او که مخالفین دا هم خبري دار چا مخالفین او دار چا موافقین وي د دې کې تعلیم دی چې په الله باور وکوا الله ستاره لپاره کافی دی په شرط دی چې مقصد دیم صحیح وي او طریقې کار دیم صحیح وي او اخلاص درکې الله به کامیابی وکفا بالله وکیلا او کافی دی الله تعالی کارساز او کافی دی الله تعالی کار سمون کې افلا يتدبرون القرآن آیا پس دی غور فکر نه کوي په قرآن کې لیکن د قرآن کریم د حقانیت بیان دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د الله رسول دی په دې خبر غټ دلیل قرآن کریم دی چې نبی علیہ السلام د الله تعالی حق پیغمبر او حق رسول دی او دا زنده معجزه ده قرآن کریم د نبی علیہ السلام په زمانه کې معجزه و او د نبی علیہ السلام نه بعد معجزه را تر قیامت پورې دا معجزه را په نور معجزو کې او په دې معجزه کې دا فرق دی چې د نورو پیغمبرانو معجزې د پیغمبرانو په زندګۍ کې وي او چې پیغمبران د دنیا نه تشریف وړو نو معجزې وسره ملاړي دا موسی علیہ السلام غټه معجزه همسا و نو خو د موسی علیہ السلام په لاس کې چې ونه معجزه و چې موسی علیہ السلام تشریف وړو معجزه ملاړه وسره همسا ملاړه سونه برکات دای همسا د نبی علیہ السلام د موسی علیہ السلام د لاس رڼا و یو غټه معجزه لوی برکت او چې موسی علیہ السلام له معجزه ملاړه عیسی علیہ السلام با د هغه مرزونو علاج کو چې دنیا کې دا علاج بچانه شکولې نو ټیک ته چې عیسی علیہ السلام نو علاجونه کېدلو او چې عیسی علیہ السلام د دنیا نه اسمان ته ور لاړو نو معجزه ملاړه د نبی علیہ السلام په معجزه کې دا غټ کمال دی چې نبی علیہ السلام دنیا کې او معجزه موجود و او نبی علیہ السلام دنیا نه تشریف وړی دی او معجزه موجوده باقی ده کم برکات چې هغه زمانه کې د نبی علیہ السلام په زمانه کې د قرآن هغه برکات دی وخت کې موجود دي دا سنت د الله احسان دی چې زنده معجزه موږ سره دی وخت کې موجود او برکات موږ مستفید کیږو تر قیامت پورې او داسې ناشنا معجزه پرېښې ده چې خواص او عوامو که امید او که جاهل دی او که عالم دی او که هر څوک دی که عرب دی او که عجم دی هغې ته نه په هر ټایم کې د دینه مستفید کیدی شي که قرآن کریم چاله بالکل نه ورځي لفظ ولم نه ورځي صرف دا قرآن د خپلې سینې سره ولګي د ادبو کې دام د انسان دپاره لوی سعادت او لوی برکت په دې کې بیا چې څوک یې وایي او څوک پې عمل کوي او څوک د دې خدمت کوي دا بیا ډېر زیات برکات دي قرآن وایي فلا یتدبرون القرآن آیا دی قرآن وایي اوري یې ویني یې او دا غي باوجود پدې کې تدبر نکي افلا د دې الف او د دې فا منس کې یو معنا شته غدا ده چې آیا دا منافقان یا د خلکو کار څوک دی دې قرآن وایي ویني اوري او دا غي باوجود پدې کې تدبر نکي او فکر پکې نکي ولې نکي پدې کې فکر یتدبرون تدبر په عربی کې دی ته وایي چې د یو کار د انجام باندې نظر وکړي هر یو کار چیرې د هغې انجام او اند او نتیجه چې ده هغې ته نظر کوي تدبر وي
اصل لفظي معنی دا ده. او دا استعمالیږي په هر یو کار کې، د هغې په اول او په منځ او په آخر د هغې باره کې تأمل کول او سوچ کول او فکر کول، دې ته تدبر وي. وی دا خلک په دې قرآن کې تدبر نه کي. وګوره قرآن کریم دا ونه چې افلا یقرؤون القرآن، دې قرآن نه لولي، او دی مو نه وی چې افلا یتلون القرآن، دې د قرآن کریم تلاوت نه کي. قرآن کریم تدبر وي. تدبر مطلب دا دی چې ته قرآن کریم ته لږ په غور سره وکړه، نظر وکړه چېر دا د چا کتاب دی او مقصد د دې کتاب څه دی او د ما نه څه مطالبه کوي. د قرآن کریم موضوع چې د موضوع دا انسان دی. قرآن کریم د قرآن کریم موضوع فرشتي نه دي. د قرآن کریم موضوع د کائنات نه دی، دا انسان د دې موضوع ده او دا د انسان د پاره نازل شوی دی. انسان په دې قرآن کې ولې تدبر نه کوي چې دا د ما د پاره راغلی دی او زما نه څه مطالبه کوي؟ نه فلا یتدبرون القرآن، آیا په دې تدبر نه کوي په قرآن کې؟ او دا خطاب هر چاته دی. خو تدبر بیا بلا قسمونه دي. قرآن کریم کې چې کوم محققین علما دي، مجتهدین حضراتو چې کوم د دې فن ماهرین دي، هغوی په قرآن کریم کې غور او فکر کوي او د قرآن کریم نه مسایل روباسي. دا څومره فقه چې ده، د مونځ مسایل او د اودس مسایل او د روژې مسایل او دا څومره مسایل چې دي، دا زمونږ د علماو د قرآن کریم نه او د حدیثو نه روباسلي دي. نه هغوی ته دا ښکارېدلو، هغوی له الله تعالی داسې نظر ورکړی دی چې هغوی ته دا مسایل په د قرآن کریم کې ښکارېدل. د یو آیت نه هغوی په سونو مسایل به روباسل به، دا د هغوی تدبر و. د عام علماو دا کار دی چې کوم عام علما دي هغوی به قرآن کریم کې تدبر کوي او مقصد به دا وي چې زمونږ علماو کوم تحقیقات مونږ ته روباسلي دي، پای مونږ ځان پوه کړو مونږه چې هغوی کوم مسایل او کوم تحقیقات او نتایج روباسلي دي، پای باندې ځان پوه کولو لپاره به دې تدبر کوي. او دا چې کوم عام خلک دی چې هغه علما نه دي، دی به تدبر دا کوي چې دی به قرآن کریم وایي به او ګوري به، تفسیرونه به اردو کې ګوري، پښتو کې به ګوري. او د مسلو د روباسلو دپاره نه چې ورته د قرآن کریم د مسایل او نکتې روباسمه. نکتې روباسل ستا کار نه دی، ته به قرآن کریم وایي او ګوري به د دې لپاره چې د قرآن کریم عظمت او احترام ستا په زړه کې سیوا شي او خشیت سیوا شي، الله سره محبت او مینه او تعلق سیوا شي او آخرت تا ته رایاد شي. یو عام انسان چې دی، عام امی انسانو، کده دنیا ارسونه تعلیم کړی دی، کدی ارسونه لوی سکالر دی، دی و قرآن کریم په دې نیت نه وایي چې زه قرآن کریم نه نکتې روباسمه او زه مستقبل باره کې خبرې ترې روباسمه، کني ګمراه کېږي به، کني لګیا وي سببوي نو وي به بس. دی به قرآن کریم په دې نیت باندې وایي چې قرآن کریم سره زما تعلق او مینه او خشیت ما کې راشي، د الله محبت پیدا شي او د آخرت فکر پیدا شي، په دې نیت به قرآن کریم وایي. نو انشاءالله غلطیږي به هم نه او خطا کېږي به هم نه او مسخرې به هم نه کوي، مذاق به هم نه کوي. او کله یو امی انسان را پاسېدو، هغه صرف یو څو اردو تفسیرونه وکتل او یو څو په دې باندې قرآن کریم تفسیرونه شروع کړه، بس لګیا به بس بکواس وکي بیا. ولو کان من عند غیر الله، او کچره وی دا قرآن من عند د جانب غیر الله ما سوا د الله نه، کدا قرآن کریم د ما الله نه ما سوا د بل چا کتاب وي، یعنی تر دې کدا د نبی علیہ السلام خپل کتابوم وی کنه، د نبی علیہ السلام علم ډیر زیات دی، دومره علم لري چې داغي مونږ تر دې امتحان را معلومه، الله ته صرف معلومه ده. او کفرس ک نبی علیہ السلام دې دومره علم باوجود کدا قرآن کریم په خپل لیکلی وي، نو غلطي او پکې خامخا ډېرې وي، ځکه چې نبی علیہ السلام انسانو. په منځونو کې د نبی علیہ السلام نه خطا راغلی ده. بخاری کې روایتونه دي نبی علیہ السلام د ماسپښین په منځ کې خطا شوی دی، د مازدیګر په منځ کې خطا شوی دی، د څلورو په دې 2 رکعات یې کړي دي او سلام یې اړولی دی او صحابو بیا فتح ورکړې ده. نو خو انسان دی که نه، علم ورسره څونه ډېر دی، څونه لوی کمالات دي په نبی علیہ السلام کې، خو خطا انسان سره تړلې شوې ده. نو که دا قرآن کریم د نبی علیہ السلام خپل کتاب فرض کا، نو هم غلطیو پکې ډېرې راتلی به، خطاګانې به خامخا راتلی، خو چونکې دا د انسان کلام د سره دی نه، د دې وجې نه په دې کې خطا نشته.
لوجدوها محبدی مندلو فيه پدې کې اختلافا کثیرا اختلاف ډیر زیاتو. اختلاف نه مراد تفاوت ته کمی بشي. ګوره دا قران کریم په 23 سال کې لیکل شوی دی. یو مصنف یو سړی چې کتاب لیکي نو په ناشنا حالات راځي. کله چې دی بالکل مزاج موافقي طبيعت خوي نو دا هغه وخت لیکل یو شانتي وي، او چې کله دی پریشان وي په دې څه مسله راغلي دغه وخت لیکل بیا بل شانتي وي. آی هغه پریشانی بیا ښکاری. کله انسان چې په جذباتو کې په غوسه کې لیکلو کې هغه لیکلو کې غوسه ښکاری بیا، او کله انسان باندې ناشنا حالات راځي د دې حالت خامخا په انسان باندې اثري. قرآن کریم په 23 سال کې راغلی دی، سفر او حضر کې ناشنا حالاتو کې، او قرآن کریم باندې دک اثر نشته، د غمونو اثر پې نشته، د پریشانو اثر پې نشته، د سفر اثر پې نشته. حقایق بیاني، واقعات بیاني، او د اول نه تر اخره پورې قرآن کریم په یو نهج باندې روان دی. بل دا چې تناقض پکې نشته، یو شان خبره بل ځای کې بل شان خبره. او دا چې کوم ته کوم اختلافات ښکاري دا زمونږ کم فهمي ده، زمونږ ناسمجي ده، ورنه قرآن کریم کې حقیقت کې اس قسم اختلاف نشته دی. اختلافا کثیره، اختلاف ډیر زیاتو. اوای دا منافقانو کار زمونږ تابعداري کول دي، پس کله چې دی بار روزي ساده خوانه د شپې مشورې کوي او ډله دینه علاوه داینه چې دی وایي الله تعالی لیکي هغه چې دی پټي مشورې کوي، پس ته مخواړه د دین او باور وکړه الله تعالی باندې، او کافی د الله تعالی کار ساز. آیا پس دی غور فکر نه کوي په قرآن کې، او کچوي دا قرآن د طرفه د ما سوا د الله تعالی نه هم دی مندلو په دې کې اختلاف ډیر زیات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَوْ كَلَا چراش دیتا امر یو خبر من الامن د امن بارکی او الخوف یا د یری بارکی ازاعو دی خور کی به دای خبر لرا ولو ردوه او کچر دی واپس کړي وی دا خبر ال الرسول پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تا و الى اولی الامر او خواندانو د امر تا منهم ددینا لعلمه الذین خامها پی جندل بودی خبر لرآ کسانو یستنبتونه چاہی تحقیق کون کری ددی منهم ددینا ولولا فضل اللہ او کچرنوی فضل اللہ تعالی علیکم پتا سباندی ورحمته او مہربانی دہغو لتبعتم الشیطان خامها تاسو بتابداری کړي و د شیطان الا قلیلا مگر لګو کسانو. آیت مبارکه کې د منافقانو د یو ناکار صفت بیان دی. منافقان په مدینه منوره کې خوف او دهشت خوري. مقصد د دې دا دی چې مسلمانان هر ټیم په یره کې وي، بی بنیاد او منګړت او کمزوري خبرې هغې له هوا ورکوي، او په مدینه منوره کې غیر چاپیر خوري چې مسلمانان هر ټیم په یره کې او په خوف کې وي. قرآن کریم بیان کی چې یو خبر کله تا ته ملو شو، که د کامیابی باره کې دی او که د ناکامۍ او د نقصان باره کې دی، بغیر تحقیقه دا خبر مخکې بل چاته بیانول نری پکارو او خورول نری پکارو. اول د دې خبر تحقیق پکار دی. کم خلک چې د خبر تحقیق کولی شي هغې ته ووایه چې دا شان یو خبر ما اورېدلی دی، دا رښتیا دی او که نه. هغې به د هغې تحقیق به وکړي، معلومات به وکړي، بیا که د هغې په خورولو کې څه فایده او مصلحت وي نو خور به کړي، او که هغې په خورولو کې نقصان وي
نا خبر فی الحال خورول نری پکارو. آیت کې یو تعلیم او سبق ته مونږه تاسو ته مو چې مسلمانانو هم دا نری پکارو چې یو بی بنیاد خبر مخکې بیان کی. خبرې خو بناشنا ناشنا راځي، بیانون کې به نه معلومو چې دا خبر چا پیش کړي او چا وړاندې کړي دی. او چې کله تا اورېدو نو ته مخکې ما بیانوه، لومبې دای تحقیق وکړه، معلومات وکړه. که په خپل تحقیق او معلومات نشي کولی، چې کوم خلکو سره وسایل شته هغوی تحقیق او معلومات کولی شي نه معلومات وکړه. که بیا د خبرې په خورولو کې فایده وي نو ټیک ته خور یې که بیان یې که، او که نقصان نو خاموشي اختیار کا، مخکې مه بیانوه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع. یو مسلمان او د یو سړی د دروغجن کېدو لپاره صرف دا خبره کافی ده. کدی نور چرتم دروغ نه وایي، خو صرف دا یو کار یو کو به دا دروغجن دی چې دی اره سنی خبر مخکې بیانی. د خبرې معلومات نشته، سر نه معلومو چې چا کړې ده، څنګه کړې ده. مده ما یو غوږ باندې خبره اورېده او دې مخکې بیان کی، اول یو خبره معلومه که چې ټیکوم دا وکنه درو خبره وي مخکې به خورېږي به. نن مسلمانان تقریبا په دې مرض کې مبتلا دي، عمومي طور باندې کورونه دې وجې نه تباه شو، خاندانونه تباه شو، قومونه تباه شو. نن د مسلمانانو اخلاقی زوال چې دی او انحطاط د هغې یوه وجه دام ده چې مسلمانان بی بنیاد او منګړت خبرې مخکې بیاني، او د هغې د وجې نه مسلمانان هر ټیم په خوف او په دهشت کې وي. دا کار د منافقینو دی. قرآن کریم سورہ احزاب کې ډېر په سخت انداز کې دا بیان کړی دی، لئن لم ينته المنافقون والذین فی قلوبهم مرض. منافقانو په مدینه منوره کې دا کار وکړو، د دهشت او د خوف خبرې به خورولې. یره مونږ اورېدلي دي چې پلانکي قوم حمله کوي په مدینه منوره باندې، یره هغوی مونږ اورېدلي چې هغه ډېر غټ تیاری یې کړی دی. نو مسلمانان به په یره کې شو چې یره څه به کېږي څه به نه کېږي، حالانکې څه خبره به داسې نه وه. نو قرآن کریم که منافقان د دې کار نه منې نه شو. والمرجفون فی المدینه، کوم خلک چې په مدینه منوره کې یرې خوري، د خوف او دهشت خبرې کوي، وی دا پلانکې کار کېدو پلانکې کار کېدو والا دی. نن مسلمانانو کې سوشل میډیا باندې دا پلانکې بم را پریوتلی، دا پټرول بم و، دا پلانکې بم و، دومره و ډیټر به سیوا شي، حالانکې خبره دونه ني. خامخا په مسلمانانو کې د مهنګای طوفان را روان دی، دونه خبره ني. نو خبره بڑا چڑھا کې پیش کولو دا ټول د منافقانو علامت دي. قرآن کریمی که چېرې دوی منع نه شو، لنغرینک بهم، الله تعالی نبی علیہ السلام ته بتا پدی مسلط کو، یعنی دی و گرفتار شي او ستا مخې ته به راشي، تو پې مسلط شي، تو بدی باندې غالب شي، او بیا به دی ګورې سلاره نه مومي د خلاصي. قرآن ملعونین په دې خلکو لعنت ویلی شوی دی چې دی خامخا خلک پریشانو کې مبتلا کی. نبی علیہ السلام خو فرمایي مؤمن مسلمان هغه انسان دی چې رده د جبې او د لاس د ضرر نه بل مسلمان بچ شو. ستا د جبې د ضرر نه بل مسلمان نه بچ کې، غریب په یره کې د شپې او د ورځې ناشنا نشنا د یرې خبرې راخورېږي. مسلمان د شپې په یره کې، د ورځې په یره کې ستا د لاسه سره بې بنیاده خبرې مخکې بیانې، یو خبرې هغه سر هم نه معلوماتې مخکې بیان کړي. نو قرآن ملعونین اینما سقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، دا خلک به نیسلی کېږي او دوی به ډېر ناشنا عبرتناک انداز کې به قتل کولی شي چې څوک داسې کړي. آیت مبارکه کې سبق او تعلیم دی. امام ابن کثیر رحمت الله علیه لیکلی دی چې اصل کې یو پیر دا خبر خور شو چې نبی علیہ السلام خپلو بیبیان له طلاق ورکړي دي، حالانکې نبی علیہ السلام بیبیان له طلاق نو ورکړي، خو خبر خور شو او هغه مدینه منوره کې خور شو. عمر رضی الله تعالی عنہ وایي چې زه د مدینې منورې نه بار زما یو ځای کې ډیوټي وه، زما یو ملګری و، موږ به هلته کې نگراني کوله. نو زما د ملګري نمبر و هغه مدینې منورې ته تللی و، زه هلته وم. وی زما هغه ملګری دې کې راغی ماښام و، چېرې ډېر ناشنا کار وشو مدینه منوره کې.
دی مونږ سره دا یره وه چې غساني بادشاه په مدینه منوره باندې حمله کړي. ما ورته ویلې غساني بادشاه حمله وکړه. بیا هغه وایي چې نه د دین هم لوی کار شوی دی. مې چې څه وایي چې نبی علیه الصلاة وسلام بیبیانو له طلاق ورکړی دی. یره شپه راوایي نه تېرېده، سحر وختي چې دی نو رالمه مدینې منورې ته رالم، د خپلې لور کور ته حفصې رضی الله تعالی عنها کور ته هغې جړلو. ما دې چې برابر شي اوسو چې تاسو نبی علیہ السلام په آرام نه پرېښودو، ما چې تاسو نبی علیہ الصلاة والسلام طلاق درکړي دی هغې ما ته خو پته نشته، خو جړل یې نبی علیہ السلام وي په خپله بالاخانه کې دی. اصل کې دوه واقعې یو ځای وشوې. یو خو دا واقعه وشوه، دویم دا چې نبی علیہ السلام په خپل سورلۍ باندې تشریف فرماو، هغه سورلي ویارېده نو هغې منډه کړه. د مخامخ یو ونه وه، هغې سره د نبی علیہ الصلاة والسلام دا خپه ونښته. د نبی علیہ السلام را پرېوتو نو دا خپه یې ووته او دا مله یې خوږه شوې وه. نبی علیہ السلام بیا کور د عایشې رضی الله عنها د کمرې د پاسه یو کمره وه، هغې ته مشروبه وې. نبی علیہ السلام هغې ته به راوختو، د کته راکوزېدې هم نشه خوږ شوې وه، خپه هم خوږ شوې وه، مله هم خوږه شوې وه. بل خو دا واقع پکې مو شوه چې نبی علیہ السلام بیبیانو نه قسم خوړلو. عمر رضی الله تعالی عنہ زه رالم جومات ته، جومات کې هم خلک ناستو جړلو، خلکو ویره نبی علیہ السلام بیبیان له طلاق ورکړی دی. وی زه به راوختمه، قاصد ته مې وویل چې را نبی علیہ الصلاة والسلام ته ووایه چې عمر راغلی دی. هغه دربانچي دننه لاړو، خبره یې وکړه، لیکن نبی علیہ السلام خاموشي اختیار کړه. هغه راغی، نبی علیہ السلام خو څه ونه وی. عمر رضی الله عنه وایي کته رالم جومات ته، وخت را باندې کوم ځای تېرېدو، وی لږ ساعت پس بیا ورغلم، وی تو ته بیا ووایم. هغه بیا دننه لاړو، وی نبی علیہ السلام څه ونه وی. بیا کته راکوز شوم، ګرځېدم، وخت را باندې کوم ځای تېر بیا به رالاړم، مې ته ورته ووایم. چې هغه لاړو، نبی علیہ السلام ټیک ته ورته دننه راشه. دی وی چې زه رالم، نبی علیہ السلام باندې ډېر د غم آثار، ډډه والې وه، خاموش ناستو او ډېر نبی علیہ الصلاة والسلام سنجیده انداز کې ناستو. مې چې اوس خبره څنګه شروع کړمه، تپوس څنګه وکړمه، خبره د کوم ځای شروع کړمه. مې چې جی مونږ کله مکه مکرمه کې وو، نو مکه مکرمه کې مونږ سړي زورور وو، ښځې زمونږ کمزورې وې. زمونږ ښځو به مونږ ته جواب نشو کولی، خبرې به یې نشوې کولی. د مدینې منورې سړي له کمزوري او ښځې زورورې وې. چې کله زمونږ هجرت وکړو مدینې منورې ته رالو، او زمونږ زنانو د مدینې منورې زنانو سره ملاقاتونه او غم حادثې شروع کړې، نو دین د هغې نه اثر واخیستو. نو هغې ښځې خو وې داسې، زمونږ هغه سره هم دغه شانتې شوې. وایي دا څه کوې؟ بل ورځ کور کې ناست وم، ما څه خبر وکړې؟ ښځې وایي چې نه. ما باندې ډېر عجیبه وایي ته ما ته څه وایې؟ نه. بیا هغې چې تا باندې ته باندې څه چل شوی دی؟ ورشه د نبی علیہ السلام بیبیانې نبی علیہ السلام سره باقاعده بحثونه کي که نه؟ وایي مې که چېرې کي نو به دې به ګورئ خیر یې نشته دی. نو نبی علیہ السلام وخاندلو. ما هم دغه غوښتل چې ګپ کولو شي، نبی علیہ السلام وخاندي. نو ما دویم تپوس دا وکړه چې تاسو بیبیانو له طلاق ورکړي؟ نبی علیہ السلام وایي چې نه. صرف قسم نبی علیہ السلام خوړه چې زه به کور ته نه راځم. بیا عمر رضی الله تعالی عنہ کته راکوز شو، خلکو ته چې نبی علیہ السلام بیبیانو له طلاق نه ورکړي. نبی علیہ السلام بیا یو میاشت په دغه بالاخانه کې و. نو 29 ورځې بعد نبی علیہ السلام راکوز شو او د عایشې رضی الله تعالی عنها کور ته لومبې راغی. نو بیبي ورته چې تاسو خو د یو میاشت قسم خوړلو او تاسو خو 29 ورځې بعد راغلی. نبی علیہ السلام فرمایي چې اسلامي میاشت د 29 وي. نو دا خبر چې د طلاق نو، لیکن بعد خلکو دې له هوا ورکړې وه چې نبی علیہ الصلاة والسلام بیبیانو له طلاق ورکړي دي. نو امام ابن کثیر رحمت الله علیه وی چې په دې موقع آیت مبارکه نازل شو چې بھائی طلاق لفظ سره استعمال شوی نه، تاسو چې طلاق ورکړي طلاق ورکړي دي. نبی علیہ السلام خو صرف قسم خوړلی دی چې زه به کور ته نه راځم یو میاشت پورې. دې ته ایلا ویل کېږي. آیت کې عام خبره شوه، که د امن خبره ده او که د خوف او د نقصان خبره ده، نو دا خبره فوراً مه خوروئ. معلوماتو کې چې خبره یقیني او کنفرمي، نو بیا لہذا
ګورې مصلحت او فائدې ته ګورې که خبرولو کې فائدې نو بیان کې او کني نو خاموشي اختیار کې اره ریشا خبره مخکې نه کول پکارو ضروري چې ګر انسان دې هر ریشا خبر مخکې بیان کې ګورې چې فائدې شته او کنيشته دي خبره به ریشا وي یقیني به وي لیکن دا غي په بیانولو کې شر د خیر پکې نه سره بیانې بیا وإذا جاءهم او کلا چې راشدی تا روح المانی وی چې دا هم د مين منافقانو تراجه دي او دا کول د ابن عباس رضی الله تعالی عنہ دی کله چې د منافقانو تراشی او دیم کول دا چې د حسن بصری رحمت الله علیه چې دا هم ضمیر کمزور مسلمانانو تراجه دي چې کله د کمزور مسلمانانو تراشی امر یو خبر من الامن د کامیابی امن کامیابی فتح و نصرت و بل یو خبر دی یو خبر راغی اول خوف یا د یری خبرو چې کله کمزور مسلمانانو ته یو خبر راشي او یا منافقانو ته یو خبر راشي نو دې سکی پکار هده چې دې نومي معلوماتو کې نو بدی مخکې بل ته بیان کی یره یو خبر مو سورې نه هغه بیا ته بیان کی بل ته بیان کی په لږ سات کې پورا کلی کې او پورا قوم کې خبره خورشي نو دا سنی پکارو کدا خبره خوي او کبدوي نی بیانول پکارو نن سبا حدیث بانی او حدیث وتولی کې الحدیث او خلق بیان کی د علی رضی الله تعالی عنہ په نوم باندې ډېر منګړت خبره چې هغه د علی هو خبري نه دي مقوله علی او قول علی په سوشل میډیا باندې علی رحمه بس یو خبره د ځان چا کړی وي او مخکې بیان کی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د قبر تصویرو لاندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نبی اسلام روزه مبارک او قبر دی الانکه هغه د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه قبر دی او لاندې لیکي دا د نبی علیہ السلام قبر دی او لایک کې د نبی علیہ السلام قبر چا تر اوسه پورې لیدل نه وسو وکاله وشو چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبر لا تر اوسه چانه لیدل نه سوق لیدي شي هغه مکمل بند د هر طرف نه هغه د یو سعودي بادشاہ د نشتی چې د نبی علیہ السلام قبر ویني هغه 700 سال مخکې سلطان نور الدین زنگی په زمانہ کې هغه مکمل بنشه د هر طرف نه لیکن دا یو درو خبري وی خوريشي مخکې حضرت تانی رحمت الله علیه 1943 کې وفات شوه دی دا 2024 دی د 100 سال مخکې خبره ده تانی سره چې مال چا یو خط راکو او پای کې دا لیکلو چې احمد یو سړی د مدینه منوره کې او د نبی رسول الله والسلام په جمعات کې مؤذن دی هغه خوب ولید چې نبی رسول الله ته په خوب کې راغی چې احمد خلکو ته چې تاسو کوي مسلمانانو دا استغفار وکي او دا وکي او دا وکي او دا وکي او دا خوب او دا خط خلکو لسو کسانو ته ورسې مخکې فوټو کاپي وباسي پلانکی دې کې چاو نه دغه زوی مړ شو پلانکی دې کې چاو نه منل هغه نقصان شو دا شو هغه شو تانی سوي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دنیا نه تاسو سپریخ نه دي اليوم اکملت لكم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لكم الاسلام دینا دین خو مکمل شوی رسه پاتری چې نبی علیہ السلام په خوبونو کې موږ یو داو کې او داو کې او داو کې دا خبره مخکې نبی علیہ السلام کړی دي ناغه خط ولېګو مدینه منوره ته چې احمد څوک ته په مدینه منوره کې مؤذن شته وکنه زغه سر خط او کتابت کول غواړم د التن جواب راغی چې احمد دی وخت کې مدینه منوره کې د نبی علیہ السلام په جمعه کې نه امام شته نه مؤذن شته نه خادم شته دی دا درو خط تر اوسه پورې چلیږي په دنیا کې هر 2 کال بعد خور شي دا چلو شو داسې بلا خبرې بی بنیاد او منګړت مسلمانانو کې خوريږي هغه مسلمانان په خوف او دهشت کې ورځيږي امر یو خبر یا یو معامله من الامن دا امن او الخوف یا د یری نو دی سو کې ازاو به دی خور کې اغیلرا ازاو دی مشهور کې اغیلرا تحقیق نکی معلومات نکی فوراً مخکې بیان کی فوراً چې کوي سو کې مخکې بیان کی او مخکې شیر کی په ګروپونو کې او په مختلفو طریقو سره ولو ردوه الانکه پکار سو پکار داو چې دا خبر چې کده امن دی او کده نقصان دی لومبه دا د ذمہ دار خلکو مخکې پیش کول پکارو چې دا خبر یقیني دی بیت ته دا خبره چا کړی و هغه ما ته چاوي اتر هغه ته په غته چا کړی و
نو مې ردی معلوماتو کې چې بنیاد رقم دی نه دا خبر راغلی دی نو که بنیاد شته او یقیني دی او پروف کولی شي نو بیا ټیک تا او کني نو بس بیا خاموشه مخکې مو بیانوه ولو ردوه او کچې دی واپس کړی وي دی خبر لره الی الرسول پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته چې کله پیغمبر موجود دی نو پیغمبر ته بیان کا و الی اولی الامر اولو الامر خاوندانو د امر او د حکم او د فیصلې ته وي دین مراد عمرا دي بادشاهانو حاکمانو د هغه حکم چلولی شي او دویم کولدار چې د دین مراد علما دي او فقها دي علما حکم چلی که یو سړی اشکار کې علما حکم نشي چلولې د علما او د خبر او د فتوا دام یو حکم یې کنه الحمدلله مسلمانانو کې بیداری شته دی او دینداری پکې شته دی چې یو مسله تراشو به د عالم نه تپوس کی او باقاعده مفتی نه باقاعده فتوا اخلي او بیا پای باندې عملوم کی د مفتی او د عالم په مسله باندې عمل کول دا ګویا کې دا په حکم باندې عمل کول شو اول الامر خواندانو د امر ته چې خواندان د بصیرت دي چای په خبر باندې پوېږي دای معلومات کولی شي دای ضعف او سقم او کمزوري معلومول شي چې دا رشاد یو کنه دروغ دي نو کایته دا خبره پیش کړې وي ولعلمه الذين خامها پی جندل به دی خبر لرا الذين يستنبطونه منهم هغه کسانو چای تحقیق کون کې ردی خبر منهم د دینا ار چا الله تعالی په خپل فن کې مهارت ورکړي وي در چا یو خپل مهارت یو خپل کاری سهلک داسره چاغي د خبرې کوج لګول شي معلومات کولی شي چې دا خبره څنګه ده لکه سات ولای پوره معلومات برو کې چې دا خبر ټیک تا او یا غلطه را یا دا خبره په کم نه باندې شوی ده نو چې کم خلک پوه او سمجھدار دي نو دا خبر هغه ته بیان کا هغه بردي معلوماتو کې تحقیق به وکي نو تا ته وایي چې دا خبره شته یا نشته دي مثال په تور یو حدیث ته مه تراغه یا یو اسلامی واقعه مه تراله نو تی محکمه بیانوا یو مستند عالم ته وایو مستند مفتی ته وایو وای دا حدیث دی او کنه دی اوبه ردی معلومات او تحقیق به وکي هغه برته چې وای دا حدیث شته او یا نشته یا دا د بزرگ مقوله ده او یا دا حدیث ته او یا دا اسی مشهور خبره ده عام طور په بیاناتو کې خلک دا حدیث بیاني وی الموت جسر یوصل الحبیب الى الحبیب وی دا مرګ یو پل دی او دا یو دوست بل دوست سره ملاوهي لکه دا حدیث بالکل نه دی دا یو مقوله د بزرگ ده یو خپل خبره ده مزیدار خبره ده او صحیح خبره ده لیکن حدیث ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه دی نو دا تاسو بتاله سوق کی دا چې څوک د دې ماهر وي او عالم دی او تعالی معلوماتو کې کتابونه به وګوري چې دا حدیث شته او کنيشته دی نو دارنګه دنیا خبرو بارے خپل ماهران وي چې دا خبره دا شته او کنه نشته یستنبطونه چې تحقیق کون کې دی خبر منهم د دینه استنباط اصل کې په وچ زمکه باندې اوبر وباسل وتوي زمکه وچ ده تا ته په ظاهر کې وبنه کاری او تعالی الله تعالی دونه سمج او پوهه درکړي ده چې ته به دې کې وبشته دې کې راګ راغله دي دې کې وبلګي دي دې کې وبډيري دي او بیا اغازه تو کني او لمبنه اوبرو باسي دې ته استنباط ویل کیږي نو دا ګران کار دی یو وچ میدان باندې اوب معلومول او وباسلو او په دې باندې کامیابی مندل دا آسان کار نه دی دې ته استنباط وی دا رنګ اهل علم حضرات چې دي ډیر الله تعالی دا بصیرت او سمجھ ورکړي وي چې د یو خبرې معلومات باقاعده کولی شي عام خلک نشي کولی لیکن هغه کولی شي دا آسان کار نه دی دا موږ فقهای کرام او د قران او د حدیث نه مسائل روباسلي دي دین استنباط کړي دي دا قران او حدیث موږ هم د رسالو ماهم وایو موږ ته مسائل نشو روباسلي هغه ته روباسلي دي یستنبطونه چای طاقت لري د تحقیق کولو د خبر منهم د مسلمانانو نه ولولا فضل الله او کچرنه فضل الله تعالی علیکم پتا سبحانه دا د الله فضل او احسان شو پتا سو اے مسلمانانو سونه خپل تعلیمات د الله تعالی درکړو قران او حدیث سونه خپل خبرې کې سونه خپل اصول بیانې چې آی باندې تاسو عمل وکړئ نو تاسو به د امن او امان ول معاشره قائمه کړئ ولولا فضل الله
او کچرنه فضل د الله تعالی په تاسو باندې ورحمته مهرباني ده فضل د الله تعالی چې دا اسلام دی او رحمت د الله تعالی دا قرآن دی یا فضل د الله تعالی چې دا قرآن دی او رحمت نه مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی الله تاسو له اسلام درکو قرآن درکو الله تاسو له قرآن درکو پیغمبر علیہ السلام یې امر ولېږو تاسو یې پوهه کړئ د خبرو چلې ته خو د خبر به څنګه کوي څنګه چاته بیانوي د ارسه تاسو ته خودلو نو کچره دا فضل د الله تعالی نه وي لتبعتم الشیطان همها تاسو به تابعداري کړی و د شیطانو که شیطان دا کار کی په ملک دهشت پیدا وهلو او دهشت او یورا خوف په کلی کې په قوم کې په خلکو کې شیطان دا غواړي نو کله الله احسان نه وي تاسو به د شیطان تابعداري کړی و ان د شیطان پر رائے او وسوسو به تاسو عمل کړو الا قليلا مگر ډیر لک کسان به بشوي وو چې اول الامر دی او سمجدار خلق دی او باقی اکثریت چې دی هغه د شیطان په اتباع کې دا کمزوري بے بنیاد او منګړت خبرې به مخکې بیان کړې وي او کله چې راشدی تا یو خبر د امن یا د یری دی خور کې ایلرا او کچری دی واپس کړي دا خبر پیغمبر علیہ السلام ته او خواندانو د حکم تر دینه همها پیجندل بو دلنا کسانو چای تحقیق کون کې دی خبر د دینه او کچرنه فضل الله تعالی پتا سبحانه او مهرباني ده همها تاسو تابعداري کړو د شیطان مگر لګو کسانو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا فقاتل في سبيل الله فاستجنگ کوا پلار د الله تعالی کې لا تکلفو تکلیف کی نشي اچول کې دي الا نفسك مگر ذات ستا وحرد المؤمنین او ترغیب ورکوات مؤمنانو تا عسى الله نزدې چې الله تعالی ان يكف دا چې بند بکی بأس الذين كفروا جنگ دا کسانو چې کفر یې کړی دی والله اشد بأسا او الله تعالی ډیر سخت په جنگ کولو کې واشد تنکیلا او ډیر سخت په عذاب ورکولو کې من یشفع شفاعتا سوک چې سفارش کوي سفارش حسنتا نیک یکن له نصیب منها ویبا د در پار یولو ییس د دینا ومن یشفع شفاعتا سیئتا او سوک چې سفارش کوي سفارش بد یکن له کفل منها ویبا د در پار یو برخه د دینا وکان الله او دی الله تعالی علی کل شیء مقیتا په هر یو سیز باندې قدرت لرونکي پړمبني آیت مبارکه کې پیغمبر علیه السلام ته حکم دی چې کچره څوک تاسو سره جهاد لنزي عمل ګرځیا نه کی نو تبه یواد تنها وزي دغه چې ستا په خپل ځان باندې اختیار شته دی او تبه زیبا کای څوک تاسو سره تیار نشي او دا غم مکو چې کافران ډیر دي زورور دي او طاقتور دي د الله نه زیات طاقتور او زورور څوک نشته او د الله نه سخت عذاب او پکړ ولم څوک نشته دی لومبني آیت مبارکه په دې موقع نازل شو چې کله غزوه احد شو او کافران رخصتېدلو نو د ابو سفیان او د نبی علیہ السلام منځ کې خبرې وشوې اخیره خبره دا و چې ابو سفیان وی چې آینده کال با په بدر کې یو بل سره ملاقات وکړو
یعنی آئنده کال به بیا جنگ کو او جنگ به په بدر کې کو کم دی کې چې غزوه بدر شوی و. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی ټیک تا دی لاړلو. آئنده کال چې کله راغی سن 4 هجری شو او د ذیقعدې میاشت راله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د وعده مطابق اعلان وکړ چې موږ تیر کال ابو سفیان سره وعده کړی ده چې په بدر صغرا کې به جنگ کو، بدر میدان کې ځان تیار کې. قدرتی خبره و آټم کې حالات داسې وو چې ډېر صحابه تیار نو. انسان باندې قسمه قسم حالات راځي، نو چې کله صحابه تیار نو نو الله تعالی د آیت مبارکه نازل کو او کلم کل او دو ټوک انداز کې نبی علیہ السلام ته وی کچرتا سره سوکم تیار نشو سوکم تا سر نزي نو ته یوازې تنها بزي، ځکه چې ته د خپل ځان ذمہواری او پچا به زبردستی او زور باندې کې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ځان تیار کو او یا صحابه نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره فوراً تیار شو او دیرالو د بدر میدان ته. الته ابو سفیان ټیک تا کافر او هغه ټیم کې لیکن غیرتمند خلکو. عربو کې دا یو ډیر غټ صفت چې دا غیرتمند خلکو، که کافرانو که مشرکانو هو لیکن بے غیرتانو غیرتمند او د وعدې پابندو. دوی چې مونږ وعده نبی علیہ السلام سره کړی دا اوس به هم هاتله غواړي او کنه نزون دا زمونږ شکست بیا. نو بیا دی د مکی مکرمې نه راووتلو، خو مکی والم جنگ ته تیار نو. هغې قدرتی حالات داسې و چې په داسې مسایلو کې گرفتار و چې د جنگ بالکل ای جوګنو. او بل خوا وعده هم کړې ده. نو دې لاره کې یو کافر ته وایي چې ته لاړ شه مدینه منوره کې هغې ویروه چې هغې رانشي میدان ته، چې ګنې جنگ خو موږ نه کو خو چې مسلمانان ویریږي نو هغې به رانشي. نو گویا کې باقي قبایلو ته به موږ وایو چې موږ خو جنگ کو هغې رانلو نو هغې جنگ بیلو. ناغه راغی او صحابو ته یې خبرې وکړې، لیکن الله تعالی د صحابو زړونه مضبوط کړو. هلته کافران ویریدل، هغې رانله میدان ته او نبی علیہ السلام او صحابه میدان ته راغلي. یو څو ورځې نبی علیہ السلام هلته تېرې کړې او بیا صحیح سالم چېرې مدینې منورې ته واپس رالو. فقاتل فی سبیل الله، پس ته جنگ کوه. خطاب نبی علیہ السلام ترې او حکم دی چې جهاد کوا فی سبیل الله په لار د الله تعالی کې. د الله په لار کې جهاد کوا دا حکم دی او دا فرض دی. لا تکلفو، نشي مکلف کولی، تکلیف کې نشي اچولی کېدی. د شریعت د احکامات دا یو قسم تکلیف دی. تکلیف مطلب دا دی که نیکې بغیر عذر نو سزا به راته ملاویږي، نو په دې معنا کې تکلیف شو. په ظاهره کې تکلیف نه لري، دامون څه بوج خو نه لري چې ستا په اوږو باندې پروت ښکاري. خو نه روجه خو یو جسم نه لري چې ستا په اوږو پروت یو تکلیف دی. خو د شریعت یو پابندي ده او د شریعت یو حکم دی، ذمہواری ده، نو پوره کوې به. که نه پوره کوې نو سبا به په دې باندې ستا پکړ به کېږي. د دې نه تعبیر په تکلیف باندې وکړو. او مؤمن مسلمان عبادت سره عادتي، نو دی په عبادت کې داسې خوشحالي لکه څنګه چې مای په اوبو کې خوشحاله وي. چې کله مومن وي او طبیعت صحیح مطلب زړه صحیح سالم وي او طبیعت سالم وي، نو دی په ګناه خفه کېږي او په نیکۍ به خوشحالیږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خبرې څه ناشنا خبرې دي. وی اذا سرتک حسنتک وساعتک سیئتک فانت مؤمن. وی کزان کی ایمان قتل واړي چې ما کې سونه ایمان دی، وی دا ډېر آسان کار دی. لیبارټرۍ ته مزه ټیسټونه مه کوه، آسان کار دی. چې نیکي دې وکړه اړه دې خوشحاله شو، مطمئن شو، او ګناه د نو شو غمجنې او خفه او بره نشي کتېدونه مختورنې پوه شه مؤمنې. او نیکي اړو کېنه او پروا دې نشته، وی الله غفور او رحیم دی، اړه پاک ساتل پکار دي. نیکي د سره کېنه او ګناهونو ته دې کسه ویلې او کار دې ورته ویلی دی، او مړه الله په منځونو څه کې او الله په دې خبرو څه کې لګیا یې. پوه شه ځان تاسې په خوله مؤمن وی لیکن مؤمن نه.
نو اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن. نو مؤمن به په عبادت کې خوشاله وي، مزه به ول ورکي، لذت به ول ورکي، ځکه دا د روح غذا ده. څنګه چې انسان دا جسم غذا غواړي، خوراک غواړي، یو ټیم چې خوراک ونه کړي نو دویم ټیم به خامخا کې بیا کني بدن کمزوري محسوسي طلب کی. دارنګه دا روح چیرې دم طلب کی چې مال نیک اعمال راکا، چې نه کې دې کمزوري کیږي تر دې چې مړ شي. بیا انسان ژوندې لیکن په منزله د مړو حسابي. نو تکلیف په دې اجوتوي چې دا یو ذمہواری ده. نو لا تکلفو تکلیف کې نشي اچول کې دي الا نفسک مگر ذات ستا نفس تا تر خپل ځان ذمہواری نو کوا پچا وزور او زبردستی نه کې صرف ترغیب باور کې. وحرد المؤمنین او ترغیب ورکو مؤمنانو ته، مؤمنانو ته ترغیب ورکو په قتال او په جنگ باندې، فضایل ورته بیانوا، فیدی ورته بیانوا او مقاصد ورته مهته کوا. نو ترغیب بکې. اسلام کې ترغیب زیات ته او ترهیب چې دا کم دی. فضایل زیات بیانوا، فواید زیات بیانوا، مصلحتونه بیانوا، شوق د خلکو پیدا کوي چې کارو شي. په زور او زبردستی به تاسو کارو کې، په زور او په جبر به تاسو کې. دی یو سړی جسم به په ګن پوینټ باندې، په توره باندې، په زور باندې تابعدار کې، لیکن لوړ نشي تابعدارونه. او د چاړه چې تا تابعدار کو نو هیڅوک بني او کار بکی تعالی. صحابو کې غټ خبر دا و چې دای پړونو کې د الله یره و، نو په ظاهر کې قانون نو، لیکن لکه قانون موجود نه ای تابعدارو. نن موږ ار یو کار د قانون د وجه نه کو، یره قانون حرکت کې را نشي چې زړه کړه تابعدار شو ټول کارونه بیا آسان دي. نو وحرد المؤمنین او ترغیب ورکوا، برانگیح تکوا المؤمنین مؤمنان لرا. حرد اصل کې ازالت الحرز توی، حرز اصل کې بیکار اسی توی، بیکارا دا بیکار سیزونه لرکولو. نو حرد ترغیب ورکا. د انسان پړه کې کچری سستی راغلی دا، که غفلت راغلی دی، که دنیا محبت راغلی دی، آرام او راحت راغلی دی، دغه خبرې دړنه لري کا، دغه شوق او جذبه پیدا کا. وحرد المؤمنین او ترغیب ورکو مؤمنانو ته په جنگ کولو باندې او په جهاد کولو باندې. مؤمن بچرم نا امید کیږي نه، داعی کې لومبني صفت دا چې دی به نا امید کیږي نه، ترغیب به ورکی او ورکی او ورکی با. او چې هیڅوک نه او په خپل ځان خو ذمہوار دی، په خپل بکی با. که څوک هم نه کې یوازې به دی لګیایي، خو نا امید کیږي بم نه چې خلک نه مني او خلک او دنیادار شو نه، دی به لګی ترغیب ورکی. یو پیغمبر هم نا امید شوی نه دی، محنت کو الله تعالی بیا ملګری ورکړو. عسى الله نزيد چې الله تعالی عسى اسه په معنا د امید او توقع راځي، چې الله د پر عسى راشن مراد نه یقیني خبره شي، دا یو وعده د الله طرف نه پوره کیږي. همها عسى الله نزيد چې الله تعالی ان يكف دا چې منکی او بچ کی باس الذين كفروا. روح المانی لیکلی دی او بکر صدیق رضی الله عنه چې کله خلیفہ شو او نبی علیہ السلام وفات شو، نو بعد قبایل مرتد شو، د اسلام نه وړېدلو، او بعد قبایل داسې چې هغوی موږ زکات به نه ورکو. نو بکر صدیق رضی الله عنه د دې ټولو خلاف د جنگ اعلان وکړو چې زه به دې سره جهاد کوم او جنگ به کوم. نو صحابه ورته وی عمر رضی الله عنه چې دی وخت حالات نازک دي، مدینه منوره کې نبی علیہ السلام وفات شوی دی، منافقان موجود دي. نو کچره موږ دا اسلامی لښکر په مدینه کې وساتو چې مدینه محفوظ نو بیا چې کله حالات نارمل شي او سم شي بیا به قهری کو جهادونه غیر چا پیرو. فی الحال دا سټیټ چرل محفوظ کول پکار دیو. او بکر صدیق رضی الله عنه سناشنا ایمان والا انسانو. عمر رضی الله عنه ته ډېر غوسه شو، وی جبار فی الجاهلیت و خوار فی الاسلام. عمر په جاهلیت کې خودونه زورور وی، طاقتور وی، اډوی دینا چې اسلام ترالی بوزدلی در کې رااله، تاسو کمزوري خبرې کوي. او بیا ابوبکر صدیق رضی الله عنه وی اوقاتلهم وحدی، کسو کوم نه د سره یوازې جهاد کوم دی قبایل سره، اوقاتلهم وحدی یوازې به سره جنگ کوم، جهاد وکوم.
او بیا ولو خالفتنی یمینی لقاتلتها بشمالی. وی خلق هسکه وی کدما د خپل خیل زما خبر نه منی کنه په ګس لاس و سره jihad کوم. او بکر صدیق رضی الله عنه اعظم او جذبه وا او لخر لاړو چې کم قبایل مرتد شي هغه واپس اسلام ته رالو چې چا د زکات نه انکار کړی زکات ورکول شروع کړو او ټول چې کمونه چې کم خوف او کم يروا مکمل ختم شو. عمر رضی الله عنه وی د ابوبکر صدیق سے فیصله ډیره خوا او ډیره مضبوطه او ډیره برابر وا. نو مؤمن با بذات خود تنی تنها بلګیاوي دی आवाज کافی دی یوازې چې د جذبه او شوق او عزم وي. عسى الله ندید چې الله تعالی ان یکف دا چې منکی یکف چې منکی او دفقی بأس الذین کفروا جنگ دا کسانو کفرو چې کفر یې کړی دی. ان کتا سو کم یې یوازې او دشمن ډیر دی نه یریګا ته په حق باندې الله به دشمن هغه طاقت ختم کی او هغه پړکه بارو واچي. هم دغه وشو صحابه او یا کسانو کما کی ولا فرض کراغلی وي نسونه نقصان بشوي او الت الله تعالی د کافرانو پړونه کې روب واچو او غیرانو میدان ته. عسى الله ان يكف بأس الذين كفروا والله اشد او الله تعالی ډیر سخت بأسن په جنگ کولو کې. الله تعالی د قریشونو د مکی والونو په جنگ کولو کې ډیر سخت الله ډیر ښه جنگ ورزي وکي. واشد تنکیلا او ډیر سخت په عذاب ورکولو کې یا په دنیا کې او آخرت کې حسن یقین دی. تنکیل د نکل نه دی او نکل اصل کې هغه درنو بیړو ته وي او هغه درنو حد کړو ته چې کېدی او چتولی نشي. درنې بیړې او درنې حد کړو ته نکل وي. نو تنکیل الله به ډیر سخت سزا ورکي. دا مجرم الله تعالی په ډیرو غټو بیړو کې او پات کړو کې به گرفتار کړی وي چې دی به چتول نشي او سزا ول الله تعالی ورکي. نو مراد عبرتناک سزا شي. من یشفع شفاعتا نو ته ترغیب ورکړه د جهاد د پاره او د الله په لار کې. ستا په ترغیب چې څونه خلق تیاریږي تا ته الله تعالی اجر درکړي. ستا په وینا باندې ستا په یو خبره باندې یو انسان نیک عمل وکړو اغلب الله تعالی ځان له اجر ورکړي د کولو او تا چې ترغیب ورکړی او مشوره دی ورکړی دا طالب الله تعالی د مشورې او ترغیب اجر درکړي. الله سره د اجرونو کمی نشته. تا یو انسان ته لکه منځو کا الکه دا کار مکه غلط دی نستا په دې خبره به تعالی الله تعالی اجر درکړي. او هغه چې نیک کارو کو غلب الله تعالی د کولو اجر ورکړي او چې د ګناه نه بشنه غلب الله تعالی په دې باندې اجر ورکړي. او هغه کفر کستا په خبره باندې عمل نکو چونکه تا هو وینا وکړه ستا په دې وینا به الله پاک تعالی اجر درکړي. نو دې ته سفارش وایي. من یشفع شفاعتا حسنه آیت کې بیان دی چې سفارش کوي خدا نیک کار سفارش کوي چې یو کار جایز او نیکی او پای کې دی یو انسان فائدہ وي نو ته دغه سفارش وکا. کا کار بیا وشو کو نشو تا چونکه ترغیب ورکو سفارش تو کو طالب الله تعالی د سفارش اجر درکې با. او کچره دا کار غلط او د ګناو او تا سفارش وکړو نو کا د ګناه کارو شو کو نشو چونکه تا خبر وکړه تا ته د سزا او د وبال به ملاويږي با. نو ترغیب دی د نیک کار سفارش کوي او د غلط کار او د ناجایز کار سفارش او هیلپ او مدد مکوي. من یشفع شفاعتا حسنتا سوک چې سفارش کوي سفارش خیستا ان نیک وی جایز وی او فائدې پکې د مسلمانو. شفاعت اصل کې ملاوهلو توي او ذکول توي دی یو سړی یو حاجت ته ضرورت لري هغه په خپل نشي کولی او ته د هغه لپاره خبره وکې مخکې هغه سره منډه ترلوي هیلپ سره وکې نو ګویا کې تاسو دواړه کسان یو ځای شوي او دا کار په شریکه باندې وکړو. یو وترون دی یو توي طاقت او یو جفتو ناروی کې ته شفون وي. نو سفارش تم شفاعت زکوایي چې پدې کې استو او هغه دواړه یو ځای شو دا کار په شریکه باندې وکړي ستا وینا وشي منډه ترلو شي او خبره یو ځای ته ورسي نو دې ته دغه شفاعت وایي. من یشفع شفاعتا
څوک چې سفارش کوي سفارش حسنه نیک او جایزو یکل له نصیب منها وی به د در پاره یو لوی عیسی نصیب یو لوی بره ته وی وافر عیسی ته وی منها ردی سفارش د ثواب نه. او حضرت تانی رحمه الله دا من سببیه غستره یعنی د وجه د دې نیک سفارش نه الله پاک تعالی اجر درکې. خو علما دې کې څه شرطونه لګولې دي. سفارش نیک هغه دی چې پای کې د مسلمان حق وي. یو مسلمان حق ته هغه ته نه ملاويږي او ته دا غره خبرو کې او سفارشو کې دیم دا چې یاد هغه ته شر دفع کې یو مسلمان ته تکلیف او شر رسیږي او ته دې شر نه دی بچ کې او خبرو کې ندام پر نیک سفارش کې راځي. یادا چې هغه ته خیر تر ورسه سفیده ورته دنیا یا د آخرت ته تر ورسه ندام سفارش ته. خو په دوه خبرو کې به سفارش نه کوي. یو دا کچراغه د الله تعالی یو حد په هغه باندې قائمېدو هغه داسې یو غلطي کړې چې د الله تعالی یو حد او یو حکم په باندې جاری کېدو. مثال قتل کړي دی هغه قصاصن قتل کېدو یا مثال هغه چې دنو غلا یې کړي را غلا په ثابت شوی را لاس کټ کېدلو نو ته په دې کې سفارش نه کوي چې دې لاس کټ کېدو نه بشي. د مخزوم قبیله یو خزه فاطمه هغه غلا کړي و او دا غلا ثابت شوه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام اراده وکړه چې دې خزه لاس په کټ کوبه ارس گواهان ارس ثابت شوی وو بس صرف لاس کټ کېدو ته خبره پاتې و. د مخزوم قبیله خلک رالو او هغه وی چې رسه طریقې سره چې دا لاس کټ نشي دا حد جاری نشي وځه کدا د موږ د پوره قبیله لپاره بدنامي ده. بیا په ټوله قبیله خلک یادي چې تاسو غلاګر قوم یې چې تاسو د قبیله خزه غلا کړي او لاس کټ شي وو. ناغي وی چې چاته وایو چې نبی اسلام روغ او کې سفارش قبول شي نو دی اسامه رضی الله تعالی عنہ خوښ کو. اسامه نبی اسلام ته ډېر محبوب او نبی اسلام دا خبره منله. نو اسامه رضی الله عنہ ته دی و چې تو وایا چې رجی خیر دې چې رچا نغلا شوی به موږ پیسې میسي ورکو او چې زموږ د زنانه لاس کټ نشي. اسامه رضی الله عنه راغی نبی اسلام ته خبر وکړه. نبی اسلام پوه شو چې دا د اسامه خپل خبر نه ده دې شاته تیار کړی شعر او ما ته ولېږلی شو. نبی اسلام په منبر باندې تشریف فرما شو خطبه وی خلک راجمع کوي فرمایلو چې دا خو فاطمه مخزومیه ده کدا فاطمه بنت محمد وی نو قسم هړي والله لو ان فاطمه بنت محمد قسم په الله تعالی کدا ما خپل لور چې وا سرکت اغي غلا کړي وي لقطات يدها ما بدای لاس کټ کړو. دا خو فاطمه مخزومیه ده. او بیا فرمایلو چې مخکنی قومونه په دې خبره هلاک شيو چې پای کې به یو معزز قبیله یا خاندان یو سړی به غلط کارو کو هغه به سزا نه ورکوله او که یو غریب انسان به یو غلط کارو کو هغه به سزا ورکوله. خزه به دا کار کوم نو نبی علیہ السلام فرمایي چې نه نو لہذا که یو حد دی نو دای باره کې بس سفارش نه کوي. دارنګه که د اسلام یو حق آپ پر متعلق دی پدې کې هم سفارش نه کوي پرې چا حق پابندي جاری شي. یکل له نصیب منها وی به در پر یو لوی حصہ د دینه. خو د سفارش مطلب صرف ترغیب ورکول دی. هغه بل سړی کستا په سفارش باندې عمل وکړو نو خي وکړو او کاغه عمل نه کړو ته به ګیلا او شکوه نه کوي چې تا د ما خبره ولې ونه منله ته ما خبره وغورځوله. ځکه په سفارش کې هغه انسان ته اختیاري کاغه ستا خبره ومنله نو خي وکړو کوي نه منله ته به د خفګان اظهار بم نه کوي او دباو بم نه چې هغه به بلیک میل کېم نه چې څنګه نه مني ما ته به اجازه نه پیښیږي. دا غوړي د سفارش د اصول نه بالکل خلاف دي. د عائشہ رضی الله تعالی عنها وینځوا بریره رضی الله تعالی عنها دا ډیره ښکلې او حسین او جمیله و. دا په مغیث رضی الله تعالی عنہ باندې واده و. مغیث غلامو او بریره رضی الله تعالی عنها وینځوا. دا مغیث آزاد شوی وو خو بریره رضی الله تعالی عنها د عائشہ رضی الله عنها وینځوا. نو عائشہ رضی الله عنها چې دا کله واغست نو آزاد کړه
او د اسلام حکم دا دی چې یو ښځه کله وینځي او دا آزاده شي نو دې ته اختیار حاصل شي چې دا دغه خاوند سره اوسېږي نو هم صحیح ده او که هغه سره نه اوسېږي نو نکاح به ختم شي. لکه مخکې خو دا وینځه او دې خپل اختیار نه و هغه مولا په نکاح باندې ورکړې وه او دا آزاده شوه دې ته د خپل آزادۍ اختیار میلو شو. نو چې بریره رضی الله تعالی عنها آزاده شو دې ته خپل اختیار میلو شو. مغیث رضی الله د رنګ نه تورو او ښځه چې کوم دا کم دی برداشت کی نو بریره رضی الله عنها چې زه خو در سره نه اوسېږم او ما ته چونکې اختیار حاصل دی زه له ده نه جدا یم. مغیث رضی الله عنه دې سره ډېره ناشنا مینه کوله نو دا به په لاره چې تله نو مغیث رضی الله عنه ورپسې شاته روانو. نو یو ورځ نبی علیه السلام یو ځای کې ناستو صحابه ورسره نو دا بریره رضی الله تعالی عنها مخکې او مغیث ورپسې روان او ژړل یې. نو نبی علیه السلام یې وګوره که نه د دې مغیث دې مینې ته وګوره بریرې سره او د هغې نفرت ته وګوره چې دې ته ګوري هم نه شاته لفټ هم نه ورکي. نو نبی علیه السلام بریرې رضی الله تعالی عنها ته وایي چېرې بریرې خیر دې ته سره اوسېږه که نه مغیث سره. نو ډېره هوښیاره بیبي وه بریره رضی الله عنها ویجي دا ستاسو حکم دی او که نه دا ستاسو سفارش او رای ده. نبی علیه السلام نه دا خو د ما سفارش او رای ده حکم نه دی. نو هغه پویه سمجداره وه هغه وایي چې کله ستاسو رای او سفارش دی نو په دې کې بیا ما ته هم اختیار شته که منم او که نه منم. نو هغه هم پویه وه که چېرې زه ونه منم نو دا بېادبي نه را دا ګستاخي نه ده او پیغمبر علیه السلام به په دې خبره بالکل نه خفه کېږي. نو هغه وایي چې کله ستاسو رای او مشوره او سفارش دی ما ته پکې اختیار دی که قبلوم یا که نه قبلوم نو زه یې نه قبلوم. او که تاسو وایئ چې حکم دی بیا خو چې سر سترګو باندې بیا ما ته قبول دی بیا خو به سر وخت تېروم خامخا. هغه د نبی علیه السلام منتقلوي سفارش د چا کېدی شي. نبی علیه السلام هم په دې خبرې خفګان نه کړو چې ګوره تا زما خبره ونه منله. نبی علیه السلام ته مسله معلومه ده سفارش وی دی ته هغه بل انسان ته پکې اختیار دی که قبلي او که نه قبلي. نن خو مونږه سفارش نه مسله جوړه کړې ده مونږه سړی بلیک میل کو دباو اچو مجبوره کو یې چې وی مني خامخا او که نه مني نو قطع تعلق کو ورسره او د هغه نه بیا زور وباسو مونږه. نصیب منها یو لویه حصه د دې نه ومن یشفع او څوک چې سفارش وکړي شفاعتا سیئتا سفارش د ګناه یکن له کفل منها وی به در پاره یو حصه د دې نه د ګناه سفارش ته وکړو کار وشو یا ونه شو تا ځانله مفت وکړې چې کله نو ګناه وګټو تا ته به د دې وبال او سزا ملاویږي. کفل اصل کې انډي ته وي انډې دا زمیندار په دې باندې پوهېږي چې کله دې بار جوړ کړي نو دا بار د یو ته انډي وایي نو هغې کې څه کي دواړه انډي یو برابر خلق ساتي. که یو کم او بل سیوارې نو دا بار ساروی نشي وړی سورلی نشي وړی. نو کفل ورته دا برابري نو دا هم ښه برابر ګناه واغستو دا نه چې کنې څه معمولي او لږ ګناه وي نه ښه برابر ګناه دی اغستی نو کفلون دې ته وایي. کفلون یو برخه یو حصه د دې نه د وجې د دې ګناه د دې سفارش نه د ګناه سفارش به هم نه کوې خبر به هم نه کوې او د نیک کار او د جایز کارو د فایدې کار کوه خبرم کوه منډه تړلم وخه چې وښی شي. نبی علیه السلام فرمایي چې والله فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیه چې کله یو سړی د خپل ورور په کار کې لګیایي الله به ستا په کار کې لګی ستا کارونه به الله تعالی سمي. بل حدیث کې نبی علیه السلام فرمایي الدال علی الخیر کفاعله د یو ښه کار باره کې چاته رهنمایي کول او خبره کولو دا داسې شو چې ګویا کې دا کار تا په خپله وکړو. نبی علیه السلام ته مسلم شریف کې روایت دی چې یو حاجتمند انسان به راغی هغه به یو خبره وکړه نو نبی علیه السلام به وایي اشفعوا فلتوجروا هلکه تاسو که دا کار کولی شئ نو وکړئ او که نه شئ کولی چاته ووایئ چې وی کړي د دې یو جایز کار دی او حاجت دی نو که تاسو یې په خپله کولی شئ نو په خپله یې وکړئ تاسو له به الله تعالی اجر درکړي او که تاسو یې نه شئ کولی نو بل چاته وایي چې دا شان یو مؤمن یو کار دی که تا وکړو نو تا له الله تعالی اجر درکړي. او بیا وفرمایلو ولیقضي الله علی لسان نبیه ما حب تاسو سفارش کوئ
باقی دا چې زه کوم یا نه کوم هغه چې الله تعالی غواړي زه به وکړم او که الله تعالی نه غواړي نو ما ته وایي چې مه کوه دا کار نو به نه شي خو تاسو د نیک کار سفارش کولی شئ وکان الله دی الله تعالی علی کل شیء په هر یو څیز باندې مقیتن د مقیت درې معنی راځي او دلته درې واړه صحیح کېږي لومبی معنی قادره قدرت لرونکې الله په هر یو څیز باندې قدرت لري په جایز سفارش باندې الله تعالی اجر ورکولی شي او د ګناه په سفارش الله تعالی سزا ورکولی شي د مقیت بل معنی نگران نازي الله تعالی په هر یو څیز باندې نگران دی محافظ دی او ګوري نگرانی کې او د مقیت بل معنی رزق تقسیمون کې الله تعالی رزاق دی او رزق تقسیمی په خلکو باندې کل شی مقیتا الله تعالی د هر یو څیز رزق او حصہ تقسیمون کې دی پس د جنگ کا په لار الله تعالی کې تکلیف کې نشي چولې کې دی مگر زاستا او ترغیب ورکوم مومنانو ته نږدې د الله تعالی منع کی جنگ دا کسانو چې کفر یې کړی دی الله تعالی ډیر سخت په جنگ کولو کې او ډیر سخت په عذاب ورکولو کې او څوک چې سفارش کوي سفارش هستا عبادت پر یو لوی حصہ دینا او څوک چې سفارش کوي سفارش بدو عبادت پر یو حصہ دینا او دی الله تعالی په هر یو څه باندې قدرت لرونکی